الله ملائکو لدا خبره په طور د اخبار باندې ورکړی دی. د دې دپاره ملائکو ته ویلي چې د آدم علیه السلام د پیدایش حکمتونه الله ښکاره کړي چې د آدم علیه السلام په پیدایش کې څومره حکمتونه دي. د دې دپاره ملائکو ته ویلي. دا نه ده ګنې چې الله رب العزت د ملائکو سره مشوره کړي، ولی بیا خو محتاجه شو چې څوک مشوره لیا نه خو محتاج او الله د احتیاج نه پاک دی. نو الله محتاج چاته نه دی. انی جاعلنا ز پیدا کوونکی ما فی الارض په ځمکه باندې خلیفه باچا لره. خلیفه د دې ډېرې معنی راځي. دلته معنا ده د باچا، یعنی چې هغه د الله حدود او شرع د الله احکامات په ځمکه باندې نافذوي. داسې سړی پیدا کوم چې قانون الهي څه کي رایج کي په دنیا کې، نو هغه پیدا کوم دې ته خلیفه وي. بعض خلکو د خلیفه معنی نائب کړي د نائب. نو بیا د دې نه شیعګان وي او بریلیان چې الله نائب نیولی او آدم علیه السلام. دا خبره غلطه ده. الله د نائب نه منزه دی، پاک دی. نو د دې د وجې نه خلیفه معنی به په نائب سره نه کې. کو چېرته په نائب سره دا معنی کولی شي نو بیا مقصد دا دی چې نائب دی یا په ترویج او په قانون سازی کې یا په دنیا کې، یعنی دا د الله احکامات رایج کوي او دارنګې قانون د الله رایج کوي. دا یې دپاره خلیفه دی. نوره په هغه معنی سره چې دا نائب دی نعوذ بالله د الله، نو دغه معنی بیا غلطه ده، خطا ده. نو موږ ځکه دلته معنی یو علما کوي په معنی د باچا سره. باچا احکامات نافذوي، قانون رایج کوي الهي. دویمه معنی ده راځه پیدا کومه فی الارض په ځمکه باندې خلیفه. خلیفه یو قانون جوړونکی. چا یو قانون جوړ کیا، کم قانون چې د الله د طرفه ورکړی شوی دی وروسته را معلومیږي که نه دا آیات نه. فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدایا. زما د طرفه به الله یو قانون راځي، چا چې زما د قانون تابعداري وکړله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه به لای په دی باندې یېره یا والله نه به دی غمجن شي. قالو دی ولا تجعل فیها آیات پیدا کې پیا په دې ځمکه باندې منها څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه ویسفک الدماء تویوي به وینو لره. اوس مسله دا ده چې ګوره ملائکو د څه نه معلومه کړه چې آدم علیه السلام او د هغې اولاد به فساد کوي. په دې کې مفسرینو ډېر اقوال دي. ولې ملائکو عالم الغیب نه دي که نه؟ او موږ په اصولو کې نفي د علم غیب د ملائکو نه کړې وه او وروسته را روانه ده. دی خپله باندې ویه سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا الله ته پاکې، یا الله موږ ته پوه نشته دی مګر چې یا الله تا موږ له راکړي. نو دلته کې ملائکو د څه نه معلومه کړه چې دی به وینه توی کوي په ناحقه باندې او فساد به کوي. دا قیاس للغایب یې وکړو. قیاس للغایب دا و چې د آدم علیه السلام د اولاد نه مخکې د انسانانو نه مخکې په مخ د ځمکه باندې جنات آباد وو. جنات الله پیدا کړي. هغوی نه الله د دنیا اختیار واغستو. آی به شرونه کول، هغوی به فسادونه کول. نو د هغې وجې نه ملایکې ویله چې دی دنیا اختیار اوس د آدم له ورکوي او د آدم علیه السلام دنیا کې پیدا کوي او د ده اولاده. نو دی به هم داسې شرپسن وي، یو بل به وجني، یو بل صبره لانجې کوي څنګه چې جناتو کول. نو دی قیاس وکړو په څه باندې؟ یا په جناتو باندې. دویم قول دا دی چې نه، ملائکو د لفظ د خلیفه نه دا معلومه کړه. خلیفه په معنا د څه دی؟
خلیفه په معنا د قانون ساز دی، د مشر باچا دی. نو ګوره باچا او خلیفه دې له مقررولی شي چې عدالتونه جوړ کړي، خلک به وله فیصلې راوړي. نو ملایکو د دې نه دا معلومه کړله چې یاره دی به جګړې کوي، ځکه خو به عدالت له خلیفه له فیصلې راوړي. دا وینا د ملایکو دپاره د حفاظت الدین ده. د حفاظت الدین دپاره لکه څرنګې چې د راویه په حدیث کې راشي، راویان راشي که نه په روایت کې، نو هغې روایت ته محدثین د جرح او د تعدیل چې کوم امامان دي، او یاره وایي دا کذاب دی، کله وایي دا پلانې دجال دی، دا غیبت به کوه، د به دروغ ویل وغیره وغیره، دا خبرې کوي. نو دا د دې دپاره نه کوي چې د دې راوي غیبت کوي، بلکې دا د حفاظت الدین دپاره کوي چې دا سړی په حدیثو کې راغلی دی، دا عالم، دا راوي د حدیث دا صحیح سړی نه دی، د دې دپاره چې د دا خبره څوک قابل د اعتماد ونه ګڼي. نو دارنګې یا ملایکو غیبت نه دی کړی، د حفاظت الدین دپاره قول کړی دی. نو قال دی ویلا تجعل فیها، ته پیدا کې فیها په دې ځمکه کې من څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه. مراد د فساد نه څه دی؟ امام بیضاوي وی هو الشرک والکفر، دی به شرک یا کفر به کوي. واسفک الدماء، تویوي به دی وینو لره په ناحقه باندې. ونحن نسبح بحمدک، او منګه پاکی بیانو ستا د صفاتو، ونقدس لک، او منګه پاکی بیانو ستا د ذات. دلته اوس سوال لازیه چې صفت د ځان خو جایز نه دی، د ځان صفت به نه کوي. ملایکو ګوره د ځان صفت وکړو، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جواب د هغې نه دا دی چې دا د ملایکو صفت نه دی، بلکې دا وجه د ترجیح ده. لکه ګوره مسله دا چې یو قول لره ګوره ته ترجیح ورکړي، د آیات یو دوه مقصد دی، او یو مقصد له ته ترجیح ورکړي، نو شاګرد تپوس کولی شي چې دا ولې دې قول له دې ترجیح ورکړه، د دې علت څه دی، وجه څه ده. دا قرنګ الله ته ویا ملائکه چې منګه خو د عبادت دپاره یا الله کافي یو، منګه خو څه ګناه نه ده کړې، نو منګه یا الله ساره صفاتو پاکیم بیانو، د ذات هم بیانو. نو ته آدم ولې پیدا کړې، من خو څه کوتاهي نه ده کړې. دویمه خبره دا ده چې ملائکو له دا جایز دي، د ملائکو دپاره صفت، ولې په هغې کې د ګناه ماده نشته. صفت د خپل ځان د هغه سړي دپاره ممنوعه دی په شرع کې چې هغه کې ماده د تکبري، او په ملائکو کې ماده د تکبر نشته. نو که ملائک د ځان صفت کوي نو کوي به، لیکن ما او تا لره د ځان صفت جایز نه دی. ولې ما او تا کې د کبر ماده ده، د تکبر. ونحن نسبح بحمدک، او منګه پاکي بیانو ستا د ذات. ونقدس لک، او منګه پاکي بیانو، منګه پاکي بیانو ستا د ذات، او منګه پاکي بیانو ستا د صفاتو. د حمد څه مراد صفات دی، او د نقدس لک څه مراد ذات دی. قال ویل الله انی اعلم، زه پوهېږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ. څه مطلب یې دی؟ الله ملائکو ته وایي ګوره چې د آدم علیه السلام په پیدایش کې الله زما حکمت دی، په حکمت باندې الله تاسو نه پوهېږئ، زه الله په حکمت باندې پوهېږم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. وعلم خودنه وکړه الله آدم علیه السلام ته الاسماء د نومونو کلها ټولو. څنګه خودنه یې وکړله؟ دا تعلیم چې دی که نه، دا په ذریعه د وحی باندې، او یا مراد د دې نه تعلیم فطري دی. مقصد یې دا دی چې اصل کې تعلیم فطرتن آدم علیه السلام له ورکړی و، ځکه د آدم علیه السلام وجود او د هغه ډانچه دا پیدا وه د څه نه؟ د خاورې نه.
نو چې د خاورې د دنیا کوم اشیا او آدم علیه السلام فطرتن پیژاندل چې دا کاسه د پتیله ده، دا څمڅۍ ده، دا قاشوغه ده، دا بوټ دی، دا څپلی ده، دا ټوپۍ ده، دا جامه ده، د دې فواید هم پیژاندله او دارنګې دا اشیا هم پیژاندل. دې ته فطري علم وایي. فطري دویم قول دا دی چې دا په ذریعې د وحي سره آدم علیه السلام ته په ذریعې د وحي سره دا ښودنه شوې وه، دا نمونه یې ورته ښودلي وو. وعلم آدم الاسماء، تفسیر ماجدي وی دا بیان دی د ترجیح د خلافت د آدم په ملائکو باندې. ګوره د آدم علیه السلام د وجه د غوروالي او د ترجیح دا څه وه؟ په ملائکو باندې دا د علم وه. دې د وجې نه امام رازي رحم الله وایي چې اول انسان الله په مخ د ځمکه پیدا کړی دی آدم علیه السلام، نو د هغې غوروالی الله تعالی په علم ذکر کړی دی چې علم ولا الله وایي موږ ورکړی. وعلم آدم الاسماء، ښودنه وکړه الله آدم علیه السلام ته الاسماء د نومونو. کله د ټولو مراد یوازې د اسمانه مراد نمونه نه دي، بلکې د دې نمونو فوایدم، یعنې کم شي چې د دنیا کې د استعمال د انسان دپاره د هغې نوم یې ورته وښودلو او دارنګې د هغې پیدا یې ورته وښودله چې دې نه څه پیدا حاصلی کي. کل دلته کلي عرفي دی. ګوره د دې نه مراد کلي استغراقي نه دی، یعنې هر هغه شیان چې هغه ته ضرورت او د دې په استعمال باندې راتللو، دا قرآن کریم نه ځای په ځای معلومیږي. او بعضې بریلیان چې دا وایي که نه د دې نه کلي استغراقي مراد دی، وایي د هر شي علمه د چا څه وسو؟ د آدم علیه السلام. دا خبره خطا ده، د قرآن خلاف ده. ځکه که د هر شي علم وسوی نو بیا به اوسه د وسوسو د ابلیس هم وسوی که نه، د ابلیس وسوسې نه به یې ځان ساتلی وی، خو د هغې نه خو ځان ونه ساته، وسوسه یې ور واچله او د جنت نه یې راویست. نو کل علم ورسره نشته د دې اشیاو، بلکې دا کلي عرفي دی په طور د ضرورت. کله ټوله ثم عرضهم، بیا یې ور وړاندې کړه الله دغه څیزونو لره علی الملائکه، ملائکو ته. دا هم ضمیر د اسماء ته راجع دی، یعنې عرضهم ورپېښ یې کړل دغه نومونه. په چا باندې وپېښ کړه؟ په ملائکو باندې. فقال ویل الله انبئوني، خبر لاله راکیه باسماء هؤلاء، په نومونو او فوایدو د دې څیزونو باندې. دا د دنیا شیان یې ور مخکې کړله، خدای باره کې ورته ووایه چې د دې څه نوم دی. اوس ملایکو ته دې پته نشته، ځکه هغه نوراني مخلوق دی او هغې د ځمکې څه تعلق نه و، دا تعلق د اسمان سره و. نو د ځمکې د اشیاو په نومونو او فوایدو باندې هغوی خبر نه و. وی خبر راکیه په نومونو د دې څیزونو او فوایدو باندې. ان کنتم صادقین، کو تاسې ویا په دغه دعوه کې رښتیني. کومه دعوه؟ دعوه د دې دعوه چې یا الله ته پیدا کړي څوک چې وینه به توی کوي او فساد به کوي. کو تاسو یې دې دعوه کې رښتیني ویا، نو الله وایي زه د دې شینو خبر راکوي. قالوا ویلا ملائکو سبحانک یا الله تفاکې لا علم لنا، موږ له علم نشته دی. دا نه پې د علم غیب د ملائکو نه ده، الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا موږ ته ښودنه کړې ده. انک انت العلیم الحکیم، یا الله ته پویه ذاتي الحکیم، هر کار د حکمت نه ډک دی. نو یا الله صاحب د آدم علیه السلام په پیدایش کې څه حکمت؟ قال ویل الله یا آدمو، یا آدم انبئهم، خبر ورکه دیو لره. یا آدمو یا آدم انبئهم، خبر ورکه دیو لره باسماء ما، په نومونو او فوایدو د دې څیزونو باندې. فلما انباهم، هر کله چې خبرې ورکو دیو لره باسماء ما، په نومونو د دغه څیزونو باندې. قال وی ویل الله الم اقل لکم، آیا تاسو ته ما نه ویلي انی اعلمو چې زه ښه پوهېږم غیب السماوات، په پټو څیزونو د اسمانونو، والارض او د ځمکې باندې.
واعلم او زه پوهېږم ما په څه باندې تبدون چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، دا هغه دریم نعمت دی. اوس فکیف تکفرون بالله، تاسو په الله باندې کفر ولې کوئ حالانکې ستاسو پلار یې مسجود الملائک ګرځولی. امام رازي رحمه الله ډېره عجیبه خبره کوي. وایي 3 قسمه مخلوق الله پیدا کړی دی. یو انسانان دی او عام مخلوق دی، او یو ملائک دی ملائک، او یو الله پیدا کړی زناور. ملائک له الله سور کړی دی، ملائک له الله عقل ور کړی دی، پوهه ور کړی ده، خوا کې خواهشات نشته. ملائک بس صرف پیدا د عبادت د پاره دي. دا د حدیثونه معلومیږي. لا یعصون الله ما امروا، قرآن کریم کې وایي دی نافرماني نه کوي د الله دا حکمات چې کوم متعلق کړي. نو یو ملائک کې د ګناه ماده نشته دی، عقل پکې شته، نفس خواهشات سره نشته. دویم الله زناور پیدا کړي، زناور سره عقل نشته دی خو خواهشات سره شته او عقل پکې نشته. دریم قسمه مخلوقه امام رازي وایي هغه الله رب العزت انسانان پیدا کړي، دې کې عقل هم شته او خواهشات هم سره شته. بیا تطبیق کوي، وایي چې کله د انسان خواهشات دا په عقل باندې غالب شي او د ژوند ټول د خواهشات، نو وایي دا درجه د زناور اختیار کړي، ځکه د هغې عقل نشته دی او خواهش ورسره شته. نو چې په انسان باندې خواهش غالبه شو او عقل مغلوب شو، وایي دا زناور شي. او وایي چې کله عقل غالبه شي او خواهشات مغلوبه شي، نو وایي دا د ملائکو درجې ته ورسیږي. ځکه خو الله ویلی دی چې وایي قلنا للملائکة اسجدوا، کله چې موږ وویله ملائکو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم ته. اول دا خبره یاد ساته چې امر د سجدې مقدم دی او کنا مسله د خلافت مقدم ده. دې مسله کې یاد علماء د تفسیر اختلاف دی. بعض علما دا وایي چې امر د سجدې دا مقدم دی په مسله د خلافت باندې، یعنې د خلافت مسله وروسته وه او چې کله برابر کړو آدم علیه السلام یې جوړ کړو سجده ورته وکړي. دا د قرآن کریم د سورت اعراف وغیره نه معلومیږي. دویم قول د باندې مفسرینو دا دی چې مسله د خلافت مقدمه ده په مسله د سجده باندې، چې د خلیفه امر مخکې شوی دی چې زه خلیفه جوړم الله وایي، او بیا به د هغې نه وروسته تاسو سجده وکړئ. لیکن اول قول څه دی؟ راجح دی، ځکه د قرآن کریم د آیاتونو سره مناسب دی. فاذا سویت الله چې زه برابر کما او پوکې وکما د کې روح واچوم فقعوا له ساجدین الله سجده ورته وکړئ، پرېوځئ. او بیا وروسته د خلافت مسله راغلې ده. دویم آیات کې مسله دا واوره چې سجده دا په 3 قسمه باندې ده. یو سجده انحنا ده. انحنا څه ته وایي؟ د اکرام په طور باندې چاته سر ښکته کول، سر ښکته کول د تعظیم په طور باندې او د اکرام او د عزت په طور باندې. دویم قسم سجده دا سجده ده
چې په طور د اکرام باندې وضع الجبهه علی الارض تندیه په ځمکه کې ښودل، یعنې تندیه په ځمکه کې دی خو په طور د عبادت نه، د اکرام، د عزت، د احترام. علامه قرطبي وایي امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کې وایي چې دا دواړه قسمه سجدې په مخکنو ادیانو کې جایز وي. سر ښکته کوله په طور د تعظیم او سره په ځمکه کې ښودله په طور د اکرام او د تعظیم. وی دا دواړه سجدې جایز وي په مخکنو ادیانو کې. دا زموږ دین کې منسوخ دي. په څه سره منسوخ دي؟ دا په سلام سره، چې سلام کله رالی که نه نو دا دواړه منسوخ دی، حدیث کې راځي. نو په سلام سره دا منسوخي شوي. دا زموږ دین کې جایز نه ده. لکه دا بعضې خلک پیرانو لځي او هغه یا سر ښکته کوي، نو دا روانه ده ګوره. او بعضې خلک یا په خپو کې سر ږدي، سر ورته ښکته کي. حالانکې دا مسله تاسو ته مخکې ما کړې وه چې آیا د یو عالم لاس کولول جایز دي که نه؟ نو دی کې اتفاق دی د عالم لاس کولول جایز دي، خو چې انحنا پکې نه وي، یعنې دا نه یا چې د هغه نه شکل او صورت د سجدې جوړ کړي، داسې ورته ښکته شي. لکه نن سبا جاهلان پیران آیسه چې موریدان میلاویږي سر ښکته کوي، یا لکه جاهله بدعتیان آیم بعض وخت کې یا د یو انسان داسې تعظیم کوي چې شکل او صورت د سجدې ترې نه جوړ کړي. دا روانه دی، دا شرک دی. لکه روایت کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې سجده جایز نه ده یو د یو مخلوقه بل مخلوق ته، یعنی انسان سجده انسان ته جایز نه ده، نه مخلوق ته جایز ده. دریم قسم سجده چې ده نو هغه سجده د عبادت ته، دا د الله نه ما سوا هیڅ چا ته جایز نه ده. په ټولو دینونو کې دا حرامه ده، د الله نه ما سوا هغه ته سجده د عبادت وایي. نو سجده د عبادت ګوره په تمامو دینونو کې حرامه ده، بل چاته. دلته اوس مراد د سجدې نه کومه سجده ده؟ نو دا سجده د اکرام او د عزت ده، دا د عبادت نه ده. او دا مخکنو دینونو کې جایز وه، لکه یوسف علیه السلام ته نه وه شوې څه ورونو، او دارنګې مور او پلار هلته به راشي سجدې یې کړې وه. سجدې نه مراد هلته څه وه؟ انحنا، سر یې ښکته کړی په طور د تعظیم باندې. نو په طور د تعظیم باندې چاته سر ښکته کول دا په هغې کې جایز و، د هغې په دین کې. نو وایي دا د تعظیم سجده ده، په نه د عبادت باندې نه ده. دویم قول دا دی چې دا سجده اصل کې من جانب الله وه، دا د طرفه د الله نه ده. لکه الله حکم کړی دی چې وکړه، نو بس بیا پکې د چا اعتراض څه ضرورت نشته، ځکه اعتراض خو په مخلوق باندې کېږي، په الله خو نه کېږي. اوس مثال کې د ورب الله قسم خوري والعصر ان الانسان، قسم یې په زمانه باندې اوس ما ورته ناروا دی. الله قسم کې والتین والزیتون وطور سینین، ما ورته ناروا دی، قسم نشي کولی په غیر الله، او الله قسم شي کولی په غیر الله. اتفاقی مسله ده. ما تعالی را په مازیګر باندې قسم کول شرک دی. ما ته واپس په خاطر د دې زیړی مازیګر دا شرک. انت لا والعصر ان الانسان، نو بس الله باندې خو اعتراض نه کی، او خالق دی. نو وی دا من جانب الله په حکم د الله وا، نو فلا اعتراض علی، فلا اعتراض نشتا، بس الله ویلی وکي بس کوي. دریم قول دا دی چې دا سجده اصل کې الله ته وه، خو قبله آدم و. وی دا غوره قول دی، او د قبله م احترام دی که نه. لکه منګه سجده چاله کو الله له، خو په طرف یې د قبلې کو، قبلې ته مخ اړو، نو اله څه کو؟ سجده کو. نو دا اصل کې سجده په طرف د الله وه، سجده اصل کې و الله له، خو په طرف د آدم وه.
نو آدم قبله شوه. نو څنګه چې د قبلې ته ته سجده کوې نو د قبلې تعظیم نه دی څوک اکرام دی. نو د آدم علیه السلام طرف ته چې سجده وشوه الله ته نو اکرام د آدم وشو، د آدم علیه السلام. او باندې په سینې کې نور اقوال ویلي دي چې نه دینه مراد سجدې نه مراد وضع الید علی الجبهه دي چې لاس په تندي باندې کېښودل. لکه بعضې خلک سلام کوي که نه لاس په سینه باندې داسې کېږي په اشاره کې. نو دا اقوال ټول ضعیفه دي، دا کمزوري دي. وإذ قلنا للملائکه کله چې موږ وویله ملائکو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو پس یا سجده وکړله الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړه. دا د بلس نه دی په معنی د نا امیده. نو دا هم د الله د رحمت نه نا امیده شوی دی وجنې نه کوله. ابا انکار یې وکړو واستکبره او ځان یې غټ وګڼلو. تکبرات څه ته وایي؟ تکبرات دې ته ویلې کېږي بطر الحق وغمط الناس، ځان په خلکو باندې څه کول غټ ګڼل او نور خلک سپک ګڼله په حدیث کې راځي. نو ابا انکار یې وکړو واستکبره لویوالی یې وکړو. او شیخ دوست محمد رحمه الله به معنا کوله ابا انکار یې کړو واستکبره مشروطي وکړه. او دا بیا مخکې معلومیږي د څه نه د سورت اعراف نه معلومیږي او دارنګې د نورو سورتونو نه مخکې راځي. اوس دلته سوال دا دی چې حکم د سجدې دا خو شوی و ملائکو ته، دا خو ابلیس ته نه دی شوی. نو د ابلیس په دې کې څه ګناه ده؟ ولې مخکې لا وإذ قلنا للملائکه موږ خو ملائکو ته الله ویلي، نو جناتو ته خو یې نه دی ویلي یعنې ابلیس ته ویلي دی او الله ابلیس ونه کړه. نه دته مستقل حکم شوی و که نه. وګوره صورت اعراف وګوره 12 نمبر آیات. صورت اعراف 12 نمبر آیات تتمه پاره. قال ویل الله ما منعک څه شي منع کړو تا لره الله تسجد د سجدې کولو نه اذ امرتک کله چې ما حکم وکړو تا ته. نو معلومیږي دا چې مستقل حکم د تم شوی الله اذ امرتک ما ته حکم کړی دی. اوس یې مخکې ویا چې ابا واستکبره نو د تکبر وجه مولا ویلې ده او که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین یا الله زه دې پیدا کړی ما د اور نه او دا دې پیدا کړی دی د خټې نه. او د دې وجه به راشي چې بیا اور کې فواید ډېر دی او که نه فواید په څه کې ډېر دی په خټه کې ډېر دی. نو دته مستقل حکم شوی دی. دویمه دا ده چې آیا دا ابلیس دا د ملائکو د جنس نه دی که نه دا د جناتو د جنس نه دی؟ په دې کې علمي مسله دا ده چې آیا الا ابلیس دا استثناء منقطعه ده او که متصله ده. نو تا به ویلي که نه مخکې چې ګوره کله دا ویه دا کمه استثناء چې په مستثنا منو کې داخلی نو بیا به دا څه متصله وی او چې کله ته خارجي نو بیا به منقطع. جعل قوم الا زید نو زید په قوم کې متصله او جعل قوم الا حمار نو خر پکې نو دا منقطع. دا تاویل د نحو کې. اوس چې ته د ملائکو نه حساب کیا نو متصله ده او که ابلیس د ملائکو نه حساب نه کړي نو بیا منقطعه ده. اوس غوره قول کم دی؟ غوره قول دا دی چې ابلیس د ملائکو نه دی. هلته په خپله ویا خلقتنی من نار زه د څه نه پیدا کړم؟ د اور نه. او ملائک د څه نه پیدا دي؟
دا خو د نور نه پیدا دی او آدم د څه نه پیدا دی؟ د طین نه، د خټې. د دواړو د پیدایش ماده جدا جدا ده. نو دا ابلیس په ملائکو کې داخله نه دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې د ملائکو په مجلس کې څه کول؟ د تاریخ کتابونه وایي او تفسیرونه وایي چې ابلیس چې کله د نه اختیارات یې واغستله د دنیا، ځکه د آدم علیه السلام د اولاد نه مخکې په ځمکه باندې د ابلیس اولاد جنات د آبادو، نو دوی به شرونه کول، یو بل به یې وجله، په مشرۍ باندې په ناحقه به یې مرګونه کول، وینه به یې توی کوله. نو دا یې د وجې نه الله د دې ونه حکومت او د ځمکې اختیار واغست. نو ابلیس دا پکې اوسېدلو د چا سره؟ د ملائکو سره، او دا عابد و عابد د به عبادت کول او عبادت گزارو. نو دا سره پاتې کېدلو. اوس سوال دا پیدا کېږي چې مخکې الله وکانه من الکافرین، نو د دې دوه معنی دي چې و دا د الله په علم کې د مخکې نه د کافرانو نه، نو بیا دا کافر یې ولې د ملائکو په مجلس کې اوسو؟ نو جواب د هغې نه دا دی چې الله ته پته وه خو ملائکو ته خو نه وه. او دا حکم چې الله رب العزت د ملائکو او د ابلیس ته کړی و د آدم علیه السلام د سجدې، نو الله د دې ابلیس کفر ملائکو ته ښکاره کاو. لکه مسله دا ده که نه؟ مسله دا ده چې کله جهاد حکم رالی په مدینه منوره کې، نو الله دا جهاد مې دیله، دا جنگ مې د باندې لازم کو چې دا منافقان وپېژنئ. ځکه اوس کو جهاد نه وی راغلی نو منافق تا نه پېژاندو. نو کو چارته حکم نه وی راغلی د سجدې آدم ته، نو ابلیس ولې څنګه پېژاندلی؟ د ابلیس د کفر حالات او د دې د نفاق اظهار چې الله وکړو، نو دا انکار یې د څه نه و؟ داسې نور خو الله ته دا پته وه د الله په علم کې دا کافر و دا سړی، او دا و منافقه، او منافق خویي کافر چې کله اعتقادي، لکه څنګه چې عبدالله بن ابی بن سلولو، لکه مسلمانانو ته پته نه وه، پیغمبر ته پته نه وه، منځونه به هم د رسول الله سره کول، جهاد له به هم تو په مشوره کې به هم کېناستلو، مجلس صحابه وکړي، لیکن الله یې وروسته اظهار وکړو چې دا سړی کافر دی. نو وکانه من الکافرین، دا و په علم د الله کې د کافرانو نه. دویم معنی دا ده چې کانه په معنا د ساره باندې دی، نو بیا به معنا دا شي وساره من الکافرین، او دا وګرځېده په دغه وخت کې د کافرانو نه. یعنې چې کله انکار وکړو که نه د سجدې نه، نو په دغه وخت کې دا کافر شو. وقلنا، او وویله منګه یا آدم و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اوسېږه تا او بیبي ستا په جنت کې، دواړه په جنت کې اوسېږه. وقلنا منګه وویله یا آدم و یا آدم اسکن اوسېږه انت ته، دا انت ضمیر فصل لپاره د تاکید راغلی، زوجو چې دی که نه دا عطف دی په اسکن انت ضمیر. نو تا دا قاعده ویلې ده د نحوي چې کله په ضمیر متصل باندې عطف کله کې او اسم ظاهر په عطف کې، نو د هغې د تاکید دپاره به ضمیر منفصل راوړي، نو انت ضمیر منفصل راوړی، نو وزوجه کې به په اسکن کې په ضمیر باندې عطف کړی. نه لا ویله آدم علیه السلام ته موږ ویله لا اوسېږه ته وزوجک او بیبي ستا الجنه په جنت کې، وکولا او خوراک کوئ دواړه منها د دغه جنت او باغ نه رغدا فراقا حیثو شئتما، چرته چې خوښه ستاسو. اوس دلته ګوره دا یو د سکنا حکم مستقلا دا چاته نه دی شوی؟ آدم علیه السلام ته نه دی شوی، دا حوا علیه السلام ته. دا حوا علیه السلام په سکونت کې عطف کړی ده په چا؟ په زوج باندې، چې ته اوسېږه او ستا بیبي دې اوسېږي په جنت کې.
او په کولا کې په دوانه په ضمیر سره ذکر کړی دی چې تم خوراک کوو تم. دا اشاره د خبرې ته ده چې زوجه ښځه په سکونت کې تابع د خاوند ده. کو سړی په بنګله کې وي نو ښځه په بنګله کې، کو سړی په ډیران وي نو ښځه په ډیران، کو سړی په خیمه کې وي نو ښځه په خیمه کې. نو دا به دا نه وایه چې یاره کوټه را باندې راڅېږي، ولې به دې سړي باندې نه راڅاڅي. او په خوراک کې د هر سړي مزاجونه جدا دي. نو سړی به یو سړی ته کېږي، زنانه به بل څه، سړی به څه خوري یا کباب، او زنانه به وایي ماله صاحبه د غندلو. نو د دې د وجې نه دا جدا جدا دي مزاجونه په خوراک. لاندې په وکولا سره ذکر کړی. وکولا خوراک کوئ مینا د دغه نه. اوس د دې نه مراد کم جنت دی، دا په کم جنت کې اوسېدل. نو غوره قول دا دی چې دا جنت دی یا کم جنت چې همیشګري، د همیشګرۍ دپاره دی او انسانان به هغه ته ځي. دا قول د جمهور دی. او چا وایي چې دا قول کړی دی چې د دې جنت نه مراد دنیوي جنت دی، اصل نعمت ځای دی، باغ ته نه مراد دی دنیوي. نو دا خبره خطا ده. وکولا خوراک کوئ مینا د دغه باغ نه رغدن پراخه، حیثو شئتما چرته چې خوښه ستاسو، ولا تقربا او منځدې کېږئ دواړه هذه شجرته دې ونې ته فتکونا نو شئ به دواړه من الظالمین د کمې کوونکو نه. ګوره دلته یا امتحان په دې باندې کو پابندي ولګوله چې ولا تقربا دا کنایه ده د عدم عقل نه. هلکه الله وایي که نه ولا تقربوا الزنا، مطلب یې دا دی چې کومه، دا مطلب یې نه چې نږدې کېږمه، خو د هغه زنا اسباب مه اختیاروه هسې نه چې بدکاري نه وشي. نو د دې ونې خواته خواته مه ګرځه، ګوره هسې نه چې چېرته خوله ور وانهچویه. حدیث کې هم راځي اتقوا مواضع الشبهات، د شکي ځایونو نه ځان ساتئ، شبهاتو کې مه اچئ که نه د هغې نه ځان ساتئ. او په حدیث کې هم راځي چې که د چراګاه خواته څرېږمه، لکه روایت کې مثال ورکړی چې اوس بزه ته را روانه کړي او په باره باندې شوتل دي پردي، او ته چې یاره زما دا بزه بزرګه ده دا پردي شوتل، نو خامخا خوله ور اچ، نو چې ګناه ته خواته تاویږي نو یو ورځ به پکې ورولي. هلته یو حاجي صاحب دی زمونږ هغه وایي زمونږ د کلي یو سړی ګډه به یې څروله په باره باندې، وایي چې پردي شوتل د بیا خوله چلاول چې کېنه ارام خورې، چې ارام خورې او ګوره خواته به یې ورته څروله. نو مسئله دا ده چې نږدې به نه ورځئ. هذه شجره دا ونه، آیا دا هذه اشاره ده، اسمی اشاره ده، نو آیا د دې شجرې نه مراد یو معینه شجره ده د تعیین دپاره ده که نه د نوع دپاره ده؟ دا نوع ده. نوع دا قسم ونه، دا کم قسم؟ نو په دې کې دوه قوله دي یا د مفسرینو. بعضې وایي چې د دې نه مراد خونه دی او بعضې وایي چې د دې نه مراد غنم دی. دا پکې راجحه دي. لیکن تفسیر قاسمي وایي چې د قرآن او د حدیث صحیحانه په دې باندې څه ثبوت نشته چې آیا دا د څه شي ونه وه او د څه شي بوټی و، خو یو قسم یو نوع وه چې دا غنمه په جنت په کوم ځای کې نال دی، ګوره دا به نه خورئ، او دارنګې یا کو دا خونه شي یا کو دا خونه په کوم ځای کې نال دی نو دا به نه خورئ. نو دې نه مراد نوع شو، قسم ته نه مراد دی. ولا تقربا او نه به نږدې کېږئ دواړه هذه شجره دې ونې ته فتکونا نو شئ به دواړه من الظالمین د کمې کوونکو نه. د کمې کوونکو نه به شیه، کمې به راشیه. دلته ګوره ظالم ټکی راغلی دی. ظالم اوس دا لفظ د ظالم دا د پیغمبر د پاره استعمالول مولا علی قاری مولا بغیر د قرآن نه دا کفر دی. د پیغمبر په باره کې تا ویله لفظ ظالم، ځکه ظلم او نبوت نه جمع کیږي. دا به وروسته راشي. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، ویل ومن ذریتي، الله زما بچي، الله لا ینال عهد الظالمین، زما الله وز الله ظالمانو ته نه رسیږي.
لوز می الله ظالمانو ته نه رسي نو ظالم پیغمبر نشي جوړېدلی. نو دلته مراد منګه څه وکړه؟ د نقصان. ظالم دلته په معنا نقصان، هر نقصان کوونکی ظالم دی. نو تاسو به د کمې کوونکو سره نشئ یا د ځان سره، نقصان به بیا موزئ، مشقت کې به د دنیا واچولی شئ، بیا به کروندې کوئ، بیا به دارنګې زمینداري کوئ وغیره، او جنت کې تیار خوراکونه میلاوي، تیاره جامه میلاویږي. نو خامخا چې دنیا ته راځي نو د ځان سره به څه وکړي؟ کمې به وکړي. وی فتکونان شی به من الظالمین، د کمې کوونکو نه. فازلهما الشیطان، نو ښیوله دې ولره شیطان. قرآن کریم اسباب هم د ظلم ذکر کړي، مخکني درسونو کې منګه ویلي دي، لیکن اوس چې تاییدات راړو که نه نو بیا هغې کې ټیم ډېر زیات لګي. فازلهما الشیطان، نو وښیوله دې دواړو لره شیطان. زل څه ته وایي؟ زل دا ویلې کې په عربۍ کې په چقړو کې ښویدلو ته. نو په چقړو کې چې سړی وښي قصدن ښویږي که نه، په خپله باندې ښوی شي. نو ګوره په چقړو کې چې ته راولېږي نو اختیار دی نه. نو آدم علیه السلام هم دا کار په څه نه دی کړی؟ په قصد سره نه دی کړی. دا ښوی شلو بلا اراده بلا قصده. ځکه خو علامه الوسي ویه چې ګوره قصد یې نه دی کړی د خوراک، قصد نه دی کړی د خوراک. و آدم قربا من غیر قصد، او آدم علیه السلام نږدې ورغلی دی خو بغیر د قصد، قصد مسې نو کړی. ځکه چې وایي دا د سورت اعراف د 22 نمبر آیات نه معلومیږي. آدم علیه السلام چې دا بوټی خوړلی او د کوم څیز نه منع کړی و هغه خوړلی، نو هغه په طریقې د اجتهاد سره، ځکه اجتهادي خطایی هغه دا وه چې آدم علیه السلام فکر وکړو چې زه منع کړی ما دلته وایي هذه شجره، دا ونه به نه خوري. حالان کې دا نوعه مراد وه چې دا قسم ونه په کوم ځای کې نو دا به نه خوري. او آدم علیه السلام ګناه وکړو چې امدا ده، نو چې د دې ونې نه علاوه دا ونه ده امدا خو نه دی، خو دلته ولاړ دی د دې نه یې منع کړی، خو دا خو نه په هغه بل ځای کې ولاړ دی د هغې نه یې منع کړی نه. نو الله خو د جنسې خونه نه منع کړی چې خونه په جنت په هر ځای کې دی، ګوره خونه ونه خوري. او آدم علیه السلام ګمان دا کړی ګنې چې دا خونه هذه شجره، دا راته یادوي. نو دې ته خطایي څه وایه؟ اجتهادي. په اجتهادي خطایي باندې الله رب العزت څوک نه نیسي. نو قصد یې نه دی کړی که نه. فازلهما الشیطان، وښیول د لره شیطان. اوس ګوره دا خدا ابلیس او شیطان دا خو الله د جنت نه ایستلی و. نو د مخکې آیاتو نه ولې دا نه معلومیږي څه؟ سورت اعراف کې به هم راشي الا تویلا فخرج وځه د دې جنت نه ځه. نو دا خو وتی. نو بیا علما په دې کې ډېر اقوال کوي چې یاره دا څنګه ننوتی و. یو قول دا کوي چې د مار سره خبره کړې وه، د مار سره. نو دا د ماره په خوله کې ناست. نو په جنت چې کومه څوکیدار ملایکو نو هغې نه نو خبر شوی. نو چې کله دننه سلو جنت ته نو هلته آدم او حوا علیه السلام ته وسوسه واچله او بیا الله مار ته غوسه شو. نو وایي دا پښې وله په خېټه کې نه نیستي. نو اوس وایي دا مار په څه روان دی؟ په خېټه، په خې نشو. دا قول د اسرائیلیاتو نه دی، دا صحیح خبره نه ده. ځکه چې الله پیدا کړي دي دا ځناوره او بعضې مخلوقه په دوه خپو روان دي، څه په څلور او څه په خېټه باندې. د قرآن نه معلوم دي، وروسته به راشي. دا د اسرائیلیاتو نه ده. دویم قول دا دی چې دا یو ته دروازې ته یې راګوښتي وو. وی چې زه د جنت نه راویستلم که نه، نو وجه مې څه وه؟ وی دا مې دا ونه خوړه. که دا ونه مې خوړلې وی نو ویل بیا د جنت نه د راوتلو ګنجایش زمانه و. وی بیا به د جنت کې وی نه به راوتلې.
دریم قول دا دی او قسمونه یې ورته وکړه وقاسمهما او قسمونه یې وکړه آدم علیه السلام ته. نو آدم علیه السلام په حدیث کې راځي المؤمن غیر کریم، مؤمن سیده ساده سړی چې رښتیا به وایي. آدم علیه السلام ته دغه وخته پورې پته نه وه چې یو سړی به په دروغ هم د الله نوم استعمالوي او په دروغ به قسم کوي. دریم قول دا دی چې دا په وخت د راوتلو کې دا وسوسه واچله او دا قول شیخ غلام الله خان رحم الله جواهر کې ذکر کړی او دا غوره دی او دا اوفق بالقرآن دی. دا قرآن سره موافق قول دا دی چې کله دا راویستلو نو په دې لاره باندې را روان دی او بڼېږي او ځان سره خبرې کوي. آدم علیه السلام دی چې خو ویسته مینه دا ونه مې ونه خوړله او ګوره کو تاسو مونه خوړله سهار به راوځئ. نو په دې کې دا وسوسې ورته څه کړې وارچې. څلورم قول دا دی چې ابلیس شیطان لخوا الله دا طاقت ورکړی چې دا وسوسې په ارض کې اچوي. ځکه حدیث کې راځي د الله نبی وایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په رګ رګ کې ګرځي چلیږي. نو چې په رګ رګ کې ګرځي نو بیا وسوسه مچ بهر کې فازلهما الشیطان وښوله د دواړو لره شیطان عنها. په دې ضمیر کې احتمالات دي. عنها مخکې یا مما کان کې فی احتمالات دي او عنها ضمیر راځي دی څه ته دې ونې ته. نو معنی به ګوره داسې وکړي فازلهما الشیطان وښوله دې دواړو لره شیطان عنها په وجه د خوړلو د دې ونې. دا او چې ښویېدله که نه نو وجه او سبب یې څه جو لاجل اکلها، په وجه د خوړلو د دې ونې باندې د کوم ونې نه چې منع کړي نو دا سبب جوړ شلو د وتلو. فاخرجهما نو راویستله دې دواړو لره مما د هغه څه نه کانا فی چې و دا دواړه په هغې کې په څه کې یو قول دا دی چې په کومو نعمتونو کې و د هغې نه اخلاص کړه. دویم قول دا دی چې په کوم جنت کې و نه د هغې نه راووتل. دریم قول دا دی چې په کوم راحت او تلذذ کې و نو د هغې نه راووتله. وقلنا منگا ویلا احبتو کشیا بعدکم زن بساسونا لبازین د زنو د فرادون دشمنانی. وقلنا احبتو دلتا گورا دو کسانو یو آدم علیه السلام او یو حوا علیه السلام. نو په عربیت کې د دوو د پاره څه راځي؟ په عربیت کې د دوو د پاره احبتا دوانه کشیا، خو دلتا اولاد موسی په کوزېدلو کې مقصود چې تاسو هم کوشئ او دا بچیم کوزېږئ. وقلنا منګه وویله اهبطو کوشئ بعضکم ځنې به ستاسو نه لبعضین د ځنو دپاره دون دشمناني. د بعضکم کې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې د دې نه مراد شیطانان او انسانان دي. ځنې به ستاسو نه د دې شیطان د دې انسانانو نه لبعضین د ځنو انسانان د شیطانانو دپاره به دشمناني. یعنی بعض انسان به د بعض شیطان لپاره دشمنی او بعض شیطان به د بعض انسان لپاره دشمنی. لکه مخکې وایي که نه چې دا ستاسو دشمن دی الله ویا په دشمنۍ باندې ونیسئ. دویم قول دا دی چې د دې نه مراد د ابن آدم په مابین کې حسدونه پتنې او کینې دي. وقلنا منګه ویله اهبطوا الله کوشئ بعضکم ځنې به ستاسو د انسانانو نه لبعضین د ځینې انسانانو لپاره دون دشمناني، یعنی ځنې به د ځنو سره خلافي. ولکم او تاسو لره به فی الارض په ځمکه کې یا مستقرون ځای د اوسېدلو وي و متاعون او پیده به الی حین څه وخته پورې. دې نه معلومه دا شوله چې د انسان عارضي د استقرار ځای څه دی؟ دنیا. یعنې د همیشه دپاره نه دی. او بیا یې ورته متاع ویله. متاع څه ته وایي؟ مردارې ته. نو د دنیا ته متاع وایه. یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وایه دنیا متاع، دنیا متاع ده. دا څه ده؟ دا مرداره ده. او د دې متاع و خیر المتاع او بهترینه متاع څه هغه څه شی دی؟ المرأة الصالحه، نیکه زنانه چې ښځه نیکه وه نو دا د دنیا ښه توښه ده او ښه متاع ده، پیده ده. نور دنیا ټوله مرداره ده. د دې د وجې نه مولا علی قاري وایي الدنیا جیفه و طالب و کلاب، دنیا مرداره ده او طلب کوونکي سپي دي.
نو وا متاع یې ورته ځکه ویلې ده څکه ده او متاع یې ورته ځکه ویلې ده ګوره چې په طور د ضرورت باندې به استعمالوي مقصود به دنیا ته دا نه وی چې یاره دا مقصود ده مستقر نازه د قراری بی ستاسو د پاره و متاعونو پیدا به الهین څه وخت پورې امام قرطبي ویا دینه معلومه شوله چې انسان به همیشه دنیا کې نه مراد د دینه دا دی چې د قیامت پورې به یا د مرګ پورې به هر بنده فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلقى په معنا علامه ابن جوزی ویا په معنا د اخذ تفسیر مدارک ویا فتلقى په معنا د وتعلم نو معنا بداش فتلقى آدم ذکر آدم علیہ السلام واغسل آدم علیہ السلام من ربی در خپلنا کلمات دا یو څو خبري د کلماتونو مراد دلته خبري دی دعا چې په کوم الفاظ سره د الله نه مغفرت طلب کولی شي په سورت اعراف کې را روان دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دغه الفاظ حدیث کې دا سورت اعراف کې دي نو زده کړل آدم علیه السلام من ربی در خپلنا کلمات یو څو خبرې نو څلورم نعمت دا دی الله ویا تاسو فکیف تکفرون بالله نو پتا به علیه الله رحم کو په د باندې یعنی د آدم علیه السلام د پلار دوام الله ویا قبول کړي وا نو تاسو ولې د غیر الله عبادت کوئ دلته بعضې خلکو یو موضوعي روایت ذکر کړی تاسو سماویلی مو په دې کې ذکر کړی دی چې فتلقى آدم من ربه کلمات وایي د دې کلماتو نه دا کلمه ده مستدرک روایت دی چې اللهم انی اسألک بحق محمد یا الله زه دنه سوال کوم په حق د محمد رسول الله نو وایي دا په حق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې معاف او د دې نه ثابته شوله وسیله بدعوات فاضله یعنې هغه سړی چې په دنیا کې یو مرتبه ده او هغه ته واسطه پیش کولی شي وسیله پیش کولی شي الله ته دا وایي دا حدیث دی او د دې حدیث نه وایي دا حدیث هم معلوم شو چې بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې الله وایي کو پیغمبر مانوی پیدا کړي نو دا مخلوق بلای مانوی پیدا کړي نو بیت دریم روایت ثابت چې لولاک ما خلقت الافلاک درې حدیث د یو حدیث نه ثابتېږي وایي یو په حق د پیغمبر علیه السلام چې دعا کړي دویم و حدیث بدعتیان دا راوړي چې یاره الله دا ځمکه د محمد رسول الله د مخ په خاطره پیدا کړې ده او هغه څه نظم هم وایي کنه کله کله د دې بې امنه نه غږی او وروی چې دا کو صورت د محمد نوی رحمانه نوی کو دا جسم او دا صورت د پیغمبر نوی نو الله به نوی پیدا کړی دا دنیا دا ټکی دا دین مادي جوړ کړي نو د دغه نه به دریم روایت ثابت کو چې لولا کا کو تنوی ما خلقت الافلاک نو اسمانونه باندې پیدا کړی او زمکه دغه دوا حدیث غومنګړت دی موضوعی دي او د دې حدیث په اړه کې میزان الاعتدال کې وایي او دارنګه په حدیثی موضوعیه کې وایي چې دا حدیث موضوعی دی او د دې راوی شیعه دی د دې ځانه جوړ کړی او تمام محدثین علامه ابن قیم رحم الله دارنګه مولا علی قاری رحمه الله دارنګه میزان الاعتدال کې د سب سراواله نورو چې څومره کتابونه دي د جرح او د تعدیل ته ګوره امام احمد بن حنبل رحم الله امام مالک رحم الله امام بخاری رحم الله د ټول د حدیث موضوعي ویلي چې دا رضانه جوړلی نو عجیبه خبره ده چې حدیث موضوعي وي او باقي یو راوی دی حماد او دا وزع دی کذاب دی او د بدزان حدیث جوړول چې درې راویان پکې بعد روانه باغې باره کې وي دا واهیان دی واهیان دا ضعیف دی ویات د ځانه به روایت جوړول او دغه روایتونه دا بدعتیان راوالي او وسیله په به ثابتې نه لکه دا وسیله خو د قرآن نه تاسو ته ما ویلي څه ده ثابته ده عمل صالحه کوه اسماء حسنه ذکر کوه او دارنګې ژوندي ته د ژوندي نه طلب د دعا شی کولی چې ته ووایې
چې یاره ماله دعا غواړه، دا د حدیث نه ثابت. د دې نه ما سوا د محمد رسول الله ډېر لوی مقام دی او دارنګې هر صحابه ډېر لوی مقام دی. نو دغه حدیث چې کوم را نقل شوی دی وایي سندن او متنن مکمل دا حدیث صحیح نه دی او موضوعي دی، د ځانه جوړ شوی. نو کلمات قرآن تفسیر په خپله کړی دی. علامه ابن کثیر او قرطبي وایي چې د کلماتو نه مراد څه دي د سورت اعراف 22 نمبر آیات چې ربنا ظلمنا انفسنا، او غوره تفسیر دا دی چې د قرآن تفسیر په قرآن باندې وشي. نو بس د کلماتو تفسیر قرآن کړی دی، نور ته څه کی ضرورت نشته. نو زده کړلې آدم علیه السلام در خپل نه یو څو خبرې، فتاب علیه، الله رحم وکړو په ده باندې. اوس دلته سوال پیدا کېږي چې آدم علیه السلام ګناه کړې وه څه چې فتاب ټکی وله ووه. نه تاب ټکی چې راځي د انبیا علیه السلام په باره کې. نو امام قرطبي رحم الله وایي دا دلالت کوي په رفع د درجاتو باندې. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله لمونځ وکړو نو 3 کرته به استغفار وه. په یو روایت کې راځي د الله نبي وایي زه د ورځې 100 کرته استغفار وم. استغفار د څه دپاره؟ د ګناه د بخښنې دپاره. نو پیغمبر خو معصوم دی. د دې د وجې نه قاضي یاس په شفا کې وایه چې الانبیاء معصومون قبل النبوه و بعد النبوه. انبیاء علیه الصلاة والسلام د ګناه نه پاک دي، مخکې د نبوت نه وروسته د نبوت نه. من الکبائر والصغائر، د کبایرو نه هم او د صغایرو نه هم، د ټولو نه پاک. نو انبیاء علیه الصلاة والسلام ته د ګناه نسبته دا نشي کولی. په کم ځای کې چې تا به ټکی راغلی دی نو دا دلالت کوي په رفع د څه د درجات. یو. دویم قول دا دی چې په کم ځای کې تا به اتوبو یتوبو ټکی راځي په قرآن کې، یا توب ټکی راځي په قرآن کې، دا او انبیاء ته نسبت کیږي او د انبیاء نه صادر شي او ثابت شي. وای دا دلالت کوي په راحت باندې، یعنی د دنیا تکالیف ته الله چوت کړله او په راحت کې څه کو ژوند دی ولا په راحت کې کو، دا تېنه مراد. نو آدم علیه السلام په تکلیف کې وکنه چې یاره ما خو خطا وکړله، الله منع کړی ومه، نلای پتا بالی دا خطا مې دنه چوته کړله، پتا بالی دا تکلیف من الله چوت کو. نو دا رفع د درجاتو دی. انه هو التواب الرحیم، یقینا د الله تعالی توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا، ویل لای منګه اهبطوا کوشیا منها د دې باغ او د دې جنت نه جميعا ټوله. دا دویم ځلې ولې راوړ اهبطوا؟ هلته خو یې ویلي الله ویا وقلنا اهبطوا، او دلته بیا وایي قلنا اهبطوا. حالانکه تکرار خو دا شنې دی که نه بد دی، ښه نه دی. او بیا په قرآن کې جواب د دې نه مفسرین دا کوي چې دا د یو وهم جواب دی. وهم دا دی چې مخکې کله دانه وخوړله او خطا وشوه، نه الله ویې ځئ کوشئ، نو بیا الله توبه قبوله کړله په تا باندې. نو چا به دا ویل چې یاره دا د احباط امر به منسوخ شوی، دا به منسوخي. نه لای دا منسوخ نه دی. ګوره قلنا اهبطوا، ځئ د جنت نه کوزیږئ. نو دا وهم یې وایي د پکو. دویم قول دا دی چې اهبطوا مخکې د جمع صیغه وه او وروسته هم د جمع صیغه ده، خو مخکې اهبطوا کې د تعظیم په توره د جمع صیغه استعمال شوې ده، هلته مراد او هوا او آدم علیه السلام. او وروسته دا صیغه چې د اهبطوا استعمال شوې ده نو دا آدم علیه السلام او حوا علیه السلام او اولاد ته شامله ده، نو ټول پکې داخل دي. مخکې د تعظیم دپاره ده. لکه موږ یو سړي ته تاسو دا ویلي، نو تاسو خو جمع ده، خو دا خو موږ مشر د تعظیم په طور و. نو هلته هم قرآن کریم تعظیم کړی چې قلنا اهبطوا کوشئ، دوه په دوه نو تعظیم شوی. قلنا لای موږ وویله اهبطوا کوشیا منها. بعضې علما د اهبطوا هبط څه ته وایي؟ هبط د باره نه ښکته راتګ ته وایي اهبطوا. نو بعضې وایه چې دا په معنی د اذهبو دی چې ځئ لاړ شئ، لیکن دا معنی غوره نه ده. تمام پسیرنه اهبطوا نه معنی دا نه چې ځئ کوشیا، نو کوزېدل معنی لاړ شئ معنی خو په ځمکه لاړ شئ، نه دا خو بر اسمانونو جنت کې ویل د بره نه ښکته ځه، نو چې د بره نه ښکته ځې نو معنی به څه کې کوشه. تا چې د کوټې سر نه څوک راوځي څه ته وایي؟ کوشه. داسې ته وایي چې لاړ شي، نه وایي کوشه. نو ځکه دا هبط ټکی راغلی. اگر چې بعضې مفسرینو دا ټکی ویلی دی چې دا په معنی د اذهبو دی چې ځئ لاړ شئ. قلنا لای موږ ویلې اهبطوا کوشیا
منها د دې جنت نه جميعا ټوله فایما یاتینکما پسا کورا شتا سلرا منی زمان طرفا هدن هدایت فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړله زما د هدایت فلا خوف عليهم نه به یې ریا په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. دا امتحانو د الله له طرفه. اوس دلته مراد هدایت نه څه مراد دي؟ نو علما د تفسیر ویا چې سورت اعراف د 15 نمبر آیات نه معلومیږي الرسل والکتب مراد د دې نه رسولان او آسماني کتابونه دي. ځکه امام رازي رحم الله فرمایي چې د انسان د هدایت لپاره دوه سبب الله دنیا ته رالیږلي. یو سبب چې دی نو دا رجال دی او بل سبب چې دی نو دا کتب دي. یعنې د رجالو په ذریعه باندې الله د انسانانو د هدایت لارې پرېموځي او هدایت درته پې کوي، او د آسماني کتابونو په ذریعه باندې الله تا ته لاره سمه ښیي. نو د دې هدایت نه مراد آسماني کتابونه او دارنګې هغه رسولان دي چې چا آسماني کتابونه راوړي. دویم قول دا دی چې فایما یاتینکم کو چرې راشي تاسو مني زما طرفه هدن هدایت. د هدایت نه مراد تشریع ده، د هدایت نه مراد شریعت دی. کو تاسو لراشي یو شریعت، یو قانون، یو ضابطه، یو نظام نه لای کو څوک به د نظام په دې قانون باندې روان شو. فمن تبع چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د قانون، زما د شریعت، زما د تشریع، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو ګوره اوس چې موږ دا په خوف کې پراته یو کنه دایره د دایره نه ختمیږي، او دا په غم کې موږ پراته یو. نو اصل کې مسله دا ده چې نظام اسلامي نشته، قانون د اسلام نشته، او دارنګې یو ضابطې د لاندې ژوند نشته. هر سړي ځان له ضابطه جوړه کړې که. د دې د وجې نه عبیدالله سندي رحم الله وایي چې ګوره یو ضابطه قانون د الله دی او یو ضابطه او قانون د انسان دی. ضابطه او قانون د الله دا سبب د راحت دی، دا سبب د عدم خوف، د عدم حزن دی. وایي چې د الله په قانون او په ضابطه باندې ژوند تیری نو وایي نه به د باندې غم یا او نه به د باندې ویره وي. په اسلامي نظام کې یې نه، په اسلامي نظام کې غمونه نه او یو ضابطه او نظام د چا دی؟ د انسان. نو وایي که دا ډېره ما خرچه پې وشي او ډېر استعدادونه پې خرچه شي خو هېڅکله به عدم حزن او عدم خوف به د دې نه به خالي نه وي، دا به پکې خامخا وي. نو که څومره د دنیا قانونونه دي، بعضې خلک د یورپ د قانونونو صفت کوي، و یاره پلانې هلته میره ده، هلته وحشیت نه دی. څه وحشیت دا دی چې مور او پلار څوک نه پېژني، زنا څوک نه پېژني، شراب څوک نه پېژني، فحاشي څوک نه پېژني، عریاني څوک نه پېژني. دا انسان څومره بې عزته جامې د ټولو نه ایستلي، ښه او نرونه جامې ایستلي دي ټولو نه. نو ضابطه ساده خو ناقصه ده. ضابطه او قانون د الله کامل دی، په دې کې پرده ده، په دې کې د انسان عزت دی، اکرام دی، پرده پوشي ده پکې، په دې کې مساوات دی، په دې کې اخوات دی، په دې کې مجاورات دی، په دې کې تجارات دی، په دې کې مزارعات دی. دا ټوله په اسلام کې دي، په بل قانون کې وایي نشته. نو د دې د وجې نه وایه چې مینې هده نه مراد ضابطه د الله ده، قانون د الله دی، شریعت د الله دی، اسلام د الله دی، دین د. او د هغې جواب بحر المحیط کې علامه ابو حیان کړی. سوال دا دی چې موږ خو وینه چې په انبیا علیه صلات وسلام باندې غمونه و، یېر هم د طرفه د دشمن نه وه، ولې دا منافع د پیغمبرۍ نه ده؟ ځکه فطري مسله ده چې ویرېږي سړی نه، خامخا به ویرېږي ویره. او دارنګې غمونه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غمونه نه و، اولاد به نه پاتې کېدل نارینه، دا غم نه و. هلته وایي که نه حدیث کې چې موږ ستا نیو دا. نو علامه ابو حیان وایه چې د دې نه مراد خوف اخروي او حزن اخروي دی. نو اوس په معنا دا وکړي فلا خوف علیهم، نه به یېرئ په دې باندې په آخرت کې، ولا هم یحزنون او نه به دا خلک غمجن شي په آخرت کې. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تخویف ورکوي اخرویه، یېره د آخرت نه درکوي.
والذین لا یا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبو او نسبت یې د دروغ کړی دی بې آیاتنا زمونږ آیاتونو ته. دلته سوال دا راځي چې کفر کې خو تکذیب داخل دی، چې سړی کفر کوي خو تکذیب کوي کنه، نو بیت کذبو ولی هو جواب د هغې نه دا دی چې کفرو باللسان وکذبو او کفرو بالقلب وکذبو باللسان، ای تکذیب کفر په زړه باندې کړی دی او تکذیب په ژبه، یو معنی به دا وکړي. نو والذین کسان کفرو چې کفر یې کړی په زړه، یعنې قرآن یې نه دی منلی، پیغمبر الله یې نه دی منلی د زړه نه، وکذبو بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ آیاتونو ته په ژبه باندې. نو د دې نه مراده پټ او ښکاره انکار د قرآن نه دی چې په ښکاره باندې م انکار کړی او په پټه باندې م کړی دی. دویم قول دا دی چې کفرونه مراد باللسان دی او د کذبونه بدلایل التوحید دی. نو اوس معنی دا وکړي والذین ولا یا کسان کفرو چې کفر یې کړی په ژبه وکذبوا بآیاتنا تکذیب یې کړی زموږ د دلایلو د توحید، اولئک لای دا خلک اصحاب النار اور والا دي هم فیها خالدون، لای دی با په دې اور کې همیشه یي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم. د دې ځای نه دریم باب دی دا ولیسي، دا د 150 نمبر آیات پورې دی. په دې کې خطاب خاص دی بعد خطاب العام، مخکې هلته خطاب عام او یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي، هلته ویل ای د ټولې دنیا خلکو، دلته وی یا بني اسرائیل اذکروا. دا یا بني اسرائیل په دې لفظ سره خطاب کول، په دې حرف ندا سره، په دې لفظ سره قرآن کې 15 کرته راغلی. نو دا خطاب دی خاص بعد العام، لکه څنګه چې تبلیغ نه یو خصوصي ګش کیا او یو عمومي ګش کیا. نو عمومي ګش هغی او خصوصي ګش شالی اهل علم ولای علما ولا پسې دی حالکه مسواک مسویسه، خوشبی مسویسه، تسبیح مسویسه و خصوصي ملاقات دانی. نو بنی اسرائیل څو اهلی کتاب وکن، نو په دې پسې الله خصوصي ګش وکړو. انبیا خاص داخله خطاب دی سره خاص کوي، مخکې خو عام خطاب کاو. نو تاسو علی علم وی الله تاسو ولې خلاف کوئ، نو دې ته خصوصي خبره ده. بیا درې صفتونه د ائمة الدین ذکر کوي، د ائمة الدین درې صفتونه ذکر کوي. چا صفتونه قبیحه دي، یعنی چې دعوه کوي د دیندارۍ، دعوه کوي د علم، او ناکاره صفتونه پکې د قبای. یو تحریف لکتاب الله، یو د الله د کتاب تحریف کوله لفظا و معنی، د راعنا په ځای باندې راعین ویله. دارنګه د پیغمبر علیه السلام د صفاتو غلطه معنی کول چې دا مراد نه دی، دا دی یو پکې تحریف و په علماء د بني اسرائیلو کې. دویم قباط کتمان الحق، حق به پټولو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، حق به پټولو. دریم ترک العمل، عمل به په کتاب الله نه کوم. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، الای خلقو ته یو ځان له عمل نه کوي. او دارنګه درې صفات حسنه به ذکر کی، یو صبر، یو صلات، یو ایمان بالآخرت، او بیا به ترغیب ورکیا او په آخره کې به تخفیف اخرویه ذکر کی. یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام. په دې ټکی کې د علماء د تفسیرات ډېر اقوال دي، لیکن غوره قول امام قرطبی او علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی چې اسر په معنا دا د عبرانی ټکی دی، اسر په معنا د عبد او ایل په معنا د الله. نو معنی دا د یا عبد الله، نو دا لقب دی د چا؟ د یعقوب علیه السلام. نو معنی دا چې اولاد د یعقوب علیه السلام. نو سوال به پیدا کی چې داسې ورته ولې نه ویل چې یا بني یعقوب؟ نو وایي کله کله لقب زیات مشهور دی د څه نه؟ د مسما نه. نو د دې د وجې نه دا لقب د ډېر مشهور، لکه څنګه چې د ابولهب لقب ډېر مشهور دی، تبت یدا ابي لهب وتب. نو دلته د یعقوب علیه السلام لقب مشهور دی. او بعض علما وایي چې الټا دی،
ایل په معنا د عبد او اسر په معنا د الله دی. به مقام معنا ده یا عبدالله. بعض ویا چې دا په معنا راځي د شدت. نو یعقوب علیه السلام په حکم د الله کې ډېر سخت و، په احکامات الهي او پر ترویج کې او ډېر سخت نورې معنی مولا کړي. یا بنی اسرائیل، یا اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کیا نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړی دی په تاسو باندې. یاد کوي په څه سره؟ په شکر سره. انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو. واعفوا بعهدي، او پوروالی وکړئ زما په لوزونو باندې. هغه لوزونه څه دي؟ اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة و اتباع محمد. ای مونځ کوئ، زکات د مالونو نه ورکوئ، اتباع د محمد رسول الله ورکوئ. بیا دې په لوزونو زما اوفي بعهدکم، زه به پوروالی وکړم ستاسو په لوزونو باندې. و ایایا فرهبون، ولا خاص زمانه ویریږئ په منلو د احکاماتو کې. اوس مسله دا ده چې دا عهد د بني اسرائیلو نه د الله چې دی د الله سره عهد کړی دی، دا به راشي یا سورت بقره 33 او 83 او 48 نمبرات کې، او سورت ال عمران 188 نمبرات کې، او سورت مائده 12 کې. او خاص الله زمانه ویریږئ. وامنو ایمان راوړئ بما فاسبانه انزلتو چې ما را لیږلي دي، مصدقنا تصدیق کوونکي دي، ای موافق دي لما دا څه معکم چې ستاسو سره دي. امام رازي رحم الله وی تمام آسماني کتابونه په اصولي مسلو کې موافق دی یو بل دي، او په فروع کې اختلاف دی. فروعي مسائل نه دي او کې اختلاف دی، پړانچه کې اختلاف دی، د مانځه په تعداد د رکعتونو کې اختلاف دی وغیره، په نصاب د زکات کې اختلاف دی وغیره، خو اصولي مسئلې یو دي. ایمان بالله، ایمان بالآخرت، ایمان باسماء الموت، ایمان بالجنه، ایمان بالنار، ایمان بالرسل، دې کې ټول آسماني کتابونه یو دي. ما کوم چې ساس سره دي. ولا تکونو، او مکیږئ اول کافرون، اول انکار کوونکي به په دې باندې. اول انکار مکویا، اول انکار کوونکي. د دې نه څه معنا ده؟ په دې باندې سوال لازیه. سوال دار چې د دې نه اول انکار خو د مکې مشرکینو کړی، نو څنګه الله وایي چې اول کفر کوونکي مکیږئ؟ جواب د هغې نه دا دی چې اول فرق من اليهود والنصارى، نو بیا به معنا دا شي ولا تکونو مکیږئ اول کافرین، اول جماعت ولا ډله د یهودیانو نه کفر کوونکي به په دې پیغمبر او قرآن باندې. لکه پیغمبر خو لا مدینې ته نه دی راغلی، نو تاسو اول انکار مکوئ. ولا تشترو بیاات یوم لیا، زما په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا، دنیا لگا. تشترو په معنا لا تختارو دی، لا تختارو. اوس مسله دا ده چې دا بانه ده، دا خو په سمن باندې داخلي، او دلته وی لا تشترو بیاات، داسې پکار وه چې لا تشترو آیاتي بثمن، مال یا زما په آیاتونو باندې پیسې، ځکه چې پیسې دا با په سمنیت باندې داخلي. لیکن دلته وی لا تشترو په خپله معنا نه دی، دا لا تشترو په معنا لا تستبدلو دی. ای ما په بدله کې غواړئ، زما د آیاتونو په بدله کې الله وی مال یا دنیا په ما سلویا. نو لا تشترو بیاتی لا تعتازو عن الایمان بآیاتی، نو معنا به سره وباسي لا تعتازو مال یا په عوض کې عن الایمان د ایمان بآیاتی، زما په آیاتونو باندې او په تصدیق د رسول باندې دنیا خواهشات دا مال یا. اوس مسله ده دلته مفسرینو د دې لاندې چېړلې ده او ډېره اوږده ده، خو زه به تا ته لنډه من جمله د هغې نه ووایم چې اجرت علی الطاعات، آیا مزدوری پیسې د اخیستله په اطاعتو باندې دا جایز که ناجایز؟ د دې تقریبا بعضې مفسرینو 5 صورتونه ذکر کړي، بعضې فقهاو د هغې 7 صورتونه ذکر کړي. خو بهر کې په یو صورت خو ګوره دا دی د الله په آیاتونو باندې روپۍ اخیستل چې
صرف په نفس کتاب وی چاله ورکول لکه دا وی منګه ویانه د قرآن څو شکرانه ده نو بل اتفاق دا جایزه ده په دې کې داخل نه دی ځکه چې باندې په اوراقو باندې په لیکلو باندې خرچه کم راغلی نو د دې دا کاروبار دا جایز دی نو خلکو ته شکرانه وي د وجې د ادب نه. دویم دا دی چې کله صرف په نفس یا کتاب د قرآن په یو آیات یا د حدیثو په یو ټوکړه باندې په دعا باندې یو سړی دم کی او په هغه باندې ته څه والی مزدوري والی اجرت والی لکه دا د حدیث بخاري نه ثابته ده د ابو سعید خدري روایت چې هغه په 10 ګړې اغستې وي هغه سړی باچا چې د علاقې مشره لړم چې چلی او مجاهدینو له خوراک نه ورکاو نو بیا راغلی هغه دم کویل د مومه دی خو ویل موږ له به ګړې راکړي نو 10 ګړې ته واست بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ داسې عمل کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا ښه پاکیزه ما نه پکې برخه وکړي لیکن د دې دم دورای نه به په دې کې به نیت د ثواب نه چې کله په دې دم دورا کې نیت د ثواب د اخرت شنو به د دا چیز واغسو حرام بس به د دم دورا هر څه لپاره شوی بس د دنیا د دغه چیز لپاره شوی دا او ګډه بزه د اصل کړه بزه لکه نن سبا زمانه کې چې خلک په دم باندې پیسې والی نو د اخرت اجر نیت به پکې نه کوي. دریم صورت ساجده ده چې په تور د ایصال ثواب لکه مړو ته قرآن ویل یا تلاوت کول د چا دپاره یا د چا دپاره ختم کول او هغه ته ثواب بخي په دې باندې اجرت اخیستل بل اتفاق حرام دی. شاه ولی الله رحم الله وایي چې په دې باندې اجرت اخیستل څه دي حرام دي. لکه نن سبا زمانه کې چې بریلیانو یا مړی وشي یا د بدعتیانو او دی ولا قاریان اوس هغوی ته د قرآن ختم وکړي او بیا ولا ګوډورې حلال کړی وي راځئ لکه شومه پخه ده آپ یې خوري نو دا حرامه ده خوراک وي دا جایز نه دی. څلورم صورت دا دی چې په بعضې دیني کارونو باندې د دې دپاره اجرت اخیستل چې دا دیني کارونه چېرته معطل نشي لکه په مخکنۍ زمانه کې چې کله به قاضي و نو د هغه تنخواه به د بیت المال نه وه د امام تنخواه به د بیت المال نه وه د درس او د تدریس تنخواه به د څه نه وه د بیت المال نه د امام تنخواه وه د مؤذن تنخواه دی وه وغیره. نو چې کله بیت المال ختم شو نو بیا د بیت المال نه دی ورته وظیفه نه میلاوېده نو چې وظیفه نه میلاوېږي نو اوس چې ته اذان په جومات کې نه کړي او بل درس او تدریس څوک نه کوي صحیح ده او دارنګې قضاوت څوک نه کوي او پیسې هم ولا نه ورکوي نو هغه څمار نه دی خاورې خو نه خوري نو چې د بیت المال نه میلاوېږي نو وروسته متأخرین علما وایه چې دا اجرت علی الطاعات بالاذان والامامه والقضاوت یجوز دا جایز دی. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا نه ده ورکړې د هغې په زمانه کې هغې مکمل سخت رد کړی دی چې په دې باندې اجرت اخیستل دا ناروا دي. ولا تشترو کې دا داخل کړي صحیح ده. پنځم صورت دا دی چې په کلي او علاقه کې د سره علم نشته او دعوت ته خلک محتاج دی په شرک او بدعات کې مبتلا دی او ته چاته قرآن نښې او تا دا شرط لګولی دی چې ماله به تنخواه راکوئ نو هله به ته قرآن ښیم او په کلي کې بل څوک د اصلاح نشته نو بیا په قرآن او په تدریس باندې پیسې اخیستل حرام دي ځکه چې انبیا علیه صلات وسلام یې رالیږلي دي د انبیا علیه صلات وسلام نه ماسیوا په هغه علاقه کې به د درس او تدریس او د اصلاح څوک نه و نو انبیا علیه السلام دا خبره کړې ده چې موږ څه نه غواړو موږ ستاسو نه په دې باندې مزدوري نه غواړو صحیح ده. لا اسألکم علی اجرا موږ مزدوري د نه نالو ویله صرف خبرې ته غوږ کېدی نو دقه رنګې مسله علما د انبیاو څه دي وارثان دي نو چې کله په علاقه کې څوک نه د درس او تدریس نه یا او علاقه بګړاویږي ګوره نو بیا پکې د پیسو فکر نه کوي بیا به د الله دپاره دین ښې او څه اوسه مزدوري کوه بهتره ده. ښه جي شپږم صورت هغه دا دی چې فقهاو اکثر ذکر کړی دی شپږمه چې یو سړی او هغه په دې درس او تدریس باندې پیسه الیه په اذان باندې پیسه الی او وی مقصود صرف دا درس او تدریس ګرځولی او نور څه فکر د دنیا د خپل لاندې نفقې دپاره نه دی کړی نو وی بیا په دې باندې پیسه اخیستل جایز نه دي. لکه صرف یو سړی دې ته کار ووایه
چې مزدوري مې دا ده چې درس به کومه او یا مې مزدوري دا ده چې صرف چاته به تعلیم خیمه. لکه بعضې خلک داسې کوي. ما د یو کس نه تپوس وکړو، دلته یو ملګری و کراچۍ کې، ما ورته رابطه وکړه، مال څنګه چل دی، ورځ شپې دې ښې دي؟ ویل ښې دي. مال څرنګې ښې دي؟ ویل 3 ټیویشنه پړاوم. مال څو روپۍ پیدا کوې؟ ویل 45,000. لکه 3 ټیویشنه کورونو ته ځي، یو ټیویشن هغه کې پړاو کې هغه له 11,000 20,000 روپۍ مې اوس خلک پیسې ورکوي، سیټان میټان مالداران. دارنګه خطابات کې دا خلک کوي. نو د دې نه بروره کاروباره دا نه جوړ. لکه څنګه چې د وقف یو شی دی او ته متولي وګرځېدلې، لکه د وقف یو ځای دی، مدرسه ده، جومات دی یا بل یو چیز دی، او د هغې ته مالک وګرځولې چې هلکه د دې ته بندوبست کوه، دیکبال کوه. نو په حدیث کې راځي چې ستا څومره ضرورت دی، ستا د میلمه دی، ستا دی، دا خوراک څښاک تې کوه، خو ګوره ته څه به نه کې؟ تمول به نه کې. تمول دی ته وایي ځان به نه مالداره کې. داسې نه چې دومره زیاتې اخلي چې هغه ځان له جمع کې او ځان له بیا اربپتي او کروڑپتي. نو دا کارونه به نه کې، دې نه به کاروبار دا نه جوړوي. په اطاعتو باندې پیسې اخیستله دا ښه کار نه دی. بیا بعضې خلک دا خبره کوي، وی یاره وی دا آیات د یهودو په باره کې راغلی. تمام مفسرین لیکلي، امام قرطبي لیکلي، ابن کثیر لیکلي، ابن جوزی لیکلي دی رحمهم الله چې د عمر رضی الله تعالی عنہ قول دی. وقد مزت الامه یا مزت الامه، ګوره قومونه تیر شوي دي مخکنیه. خطاب قرآن د چا سره کوي؟ ستا سره. او په بل ځای کې د عمر امتونه تیر شوي دي. وانتم تسمعون کتاب الله وهذه الآیه، عمر ویا وی تاسو اوس د الله کتاب اورئ او دا آیات وی تاسو اورئ. نو دا اوس موږ یهودو ته وکړو، مسلمانانو. نو چې مسلمانانو ته وی ګوره مسلمانه ځان به ترې ساتئ. نو اکثره چې ناکاره علمای او ناکاره پیرانی او هغه دین د دې لپاره استعمالوي چې زه پې ځان له حکمراني حاصله کم یا پې پیسې حاصلې کم یا عهده حاصله کم، نو دا ناروا ده. نو دا هغه حدیث مې تا ته په شروع کې ویلې وه چې څوک علم د دې لپاره حاصل کړي لیجاري به العلماء او لیماري به السفهاء، او یا پې د خلکو مخونه څه کوي؟ ځان ته راواړئ. نو د جنت بی به م ویني نه ښه. نلای ولا تشتروا مالیا بآیاتي، په آیاتونو زما ثمنا قلیله، دنیا لږه. اووم صورت دا دی چې آیا په تراوو کې روپۍ اخیستله، په تراویحاتو کې قاري دې راوستلی دیرې او اجرې له، او یا دې قاري راوستلی جومات له، او بیا ور استاد جامې هم کوي. نو دا ټول کال قاري په دې کلي کې جامه دې وله کړې، سپلای دې وله راوړي، یا دې وله یو لسګون 5 ګون ورکړی نه. نو معلومه ده شوله چې په دې ختمې ورکې دا غسل حرام ناروا دي. دا څه نه دي؟ جایز نه دي استاد. نو ولا تشترو، ګوره نه به اخلي. داسې نه چې وایي چې یاره ختمه د پلاني لې په حجره کې وکړو، زه د اختر جامې خو به. او دارنګې بیا دا بعضې خلک پکې بله طریقه وکړي چې قاري بولې، نو هغه قاري لره بیا د زکات روپۍ ورکړي. نو ګوره دا د دې لپاره چې نورو له روپۍ نه ورکوم او دا د زکات روپۍ راشه د قاري له ورکم، ولې ختم یې لاله وکړو. نو ګوره دا زکات هم بعضې علما وایي چې ادا نه شو. په زکات کې دې نیت غلط کړو. د دې زکات نه خو دې اړه جوړه کړه او تنخواه د قاري دې ته جوړه کړه، او د قاري په تنخواه او د مولا په اړه کې زکات ورکول ادا کېږي نه. دا خو به داسې چاله ورکوي چې تم او لالچ دې نه وي. نو بعضې خلک پکې دا خطایانې هم کوي او بعضې پکې نور هم کوي. نو به هر کیفه خو عادت مستمره همیشه تاله اوس یو کلي ګاونډ کې خلک د سکومک کوي او د مخکې نه سر تاله جامه هم کوي او تاله پیسې هم در کوي، نو خیر دی که تاله درکړي نو جایز ده. لیکن چې ستا تمه ده او لالچ دې دی او په دې کې د قاریانو حضراتو څه هم خراب شي، عادت شریف هم خراب شي. لکه دا خو واړی که نه، او خواران خو نه پوهېږي. نو په دې لالچ باندې وایي چې یاره موږ د پلاني په حجرو کې ختم وکړو، نو وایي ښه به، یا د پلاني په جومات کې وکړو، ولې وایي پیسې ډېرې راکوي، نه نیتونه وله برباد کړي. نو دا هم پکې داخل دی. ګوره دا حرامه ده، ناروا ده. ولا تشروا مالیا بآیاتي، په آیاتونو زما ثمنا قلیله، دنیا لږه. ویا فتقون الله، خاص زمانه ویریږئ. دویم قباحت دې دیو. ولا تلبسوا الحق، او مګړ وړوئ حق لرا بالباطل، د باطل سره، وتکتموا الحق، او مپټوئ حق لرا.
دلته دا ولا تلبسوا الحق په دې باندې عطف دی تکتم الحق. نو الته لا ده نو دلته هم لا ده. نو قاعده ده چې مذکور په جانب د معطوف علیه کې کلمه عادي په جانب د معطوف. نو چې الته کوم شی ذکر دی کنه په ولا الته لا ده. نو وتکتم الحق کوم څه دی ولا ده. ولا تکتم الحق. نو کو دغه قاعده ته نه معنی او ته چې صرف قرآن او حدیث منما نو دغه معنی به دا چې وتکتم الحق او حق پټوي. نو ساجي بغیر د فقهاو نه، بغیر د نحویانو نه، بغیر د صرفیانو نه د قرآن علوم حاصلولی نشي. نو څه به نحو وي، څه به پسې صرف وي، څه به فقه وي، څه به اصولي فقه وي، څه به منطق وي، نو د قرآن علوم به دې مضبوطي. نو کو نه وه نو بیا به خطا کېږي که نه، لکه څنګه چې پروفیسران وغیره داخله خطا کېږي په ډېرو ځایونو کې. مخکې به راشي اوس نه لای ولا تلبسوا الحق مګر وړوئ الله وی حق لره. د دې څه معنی ده؟ ای معنی داره تلبیس هذا طریق اضلال الذین علموا بالدلیل. ای وی دا طریقه دا کسانو ده چې هغوی پوهېږي په دلیل باندې، نو په عوامو باندې دا دلیل ګډوډ. دا د مولانو طریقه ده چې حق او باطل دنه ګډوډ. لکه نن سبا زمانه کې ګورې که نه زمونږ عوام اکثر دا ګیله کوي و یاره وایي زمونږ نه مولانو طرف خطا کړی دی، او زه اکثر وایم او زمونږ نه امیانو بروزنې لفظ خره هغه نه څه خطا کړی دی، طرف زمونږ نه خطا کړی. ولې چې سار را پاڅې په کور به د یو جنډه ولاړی، چې بل سبا را پاڅې په کور به د بل جنډه ولاړی، چې لا بل سبا را پاڅې د بل په جلسه کې به رواني، چې یو ورځې ویني یو سړی وی کور ته راوستی دیره کې به ناستې وایي څا سره اتحاد هم دی. بله ورځې چې ویني خان او ملک به یې راوستی، بله ورځې چې ویني عام سړی به یې راوستی. نو طرف یې زمونږ نه خطا نه په یو هلکه کافر هم غیرتي و، هغوی به چې په یو کوپر ودرېد بس ولاړ. لکه ابوجهل هم پالټیانې بدل کړي، بس یو پالټۍ باندې کلک ولاړ وس د پیغمبر مقابل یې ما او بس ودرېږم. اپوزیشن کې ښه کلک ناست اعتراضونه به یې کول. صحابه کرامو پالټي بدل کړي نه، هغه یوه پالټي د محمد رسول الله وه او قرآن کریم کې ورته الله دا ښودلې وه، الله ته ویلې وه ان هذا صراطي مستقیمه فاتبعوه. دا قرآن الله زما لاره ده په دې پسې روان شي. ولا تتبعوا السبل الله په نورو لارو باندې مه ځئ فتفرق بکم الله تاسو نسبم کیه. نو چې قرآن درته صفا ویلي چې تاسو نس کوئ دی خو پرېږده دا مرداری که نه خو د اسلام له راشه. بل مقام باندې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الله ویا په دې قرآن منګولې ولګوئ او پرېږدوئ. الله وایي دا بې اتفاقیانې پرېږدوئ، پالټیانې پرېږدوئ، تنظیمونه پرېږدوئ. واعتصموا به جمیعا. نو په دې باندې منګولې ولګوئ. خلک وایي اختلاف دي، هېڅ اختلافات نشته. د چا مابین کې اختلاف ستا زما اختلاف شته؟ د یو سړي سم زمونږ اختلاف نشته په دنیا کې چې مسلمان یې مؤمن یې. اختلاف هم د کافر څه دی، کافرانو سم دی، د یهودو سم دی، د نصارانو سم دی، مجوسیانو سم دی، یا د مشرکینو سم دی، هندوانو سم دی، د سیکانو سم دی، یا د دې خلکو سم څه دی؟ د مشرک سره ما اختلافات. هغه الله نه مني موږ الله منو، رسول الله نه مني موږ رسول الله منو، کتاب الله نه مني موږ کتاب الله منو، هغه سنت د رسول الله نه مني موږ سنت د رسول الله منو، موږ د صحابه کرامو عظمت منو، هغه عظمت د صحابهو نه مني. نو دا ټول فرقې د هغو سم اختلاف. نو چې ته مسلمان یې تم الله منې زه یې منمه، زم رسول الله منم ته یې منې، نو اختلافات زموږ استاذ په څه کې دي؟ په څه کې هم اختلافات نه وي. موږ الله اسلام له ترقي ورکړه، اسلام یا الله ناپیس کا. اسلام په څه ناپیزېږي؟ دوه لارې دی د اسلام، یو دعوتي شعبه ده 14 کاله رسول الله محنت کړی دی، او یو جهادي شعبه ده. نو بس په دې دوو لارو یې راولي. یا دعوت ورکوي، دعوت دې څوک نه مني بایکاټ ورسه وکړه، رسول الله ورسه بایکاټ نه دی کړی. داسې چېرته پیغمبر علیه السلام کړې ده چې هلکه راځئ مخلوط حکومت به جوړ کړو. په دې خو جرګه راغلی و، ابو جهل روغه جرګه رالېږلې. سیرت وګوره، سیرت د ابن هشام کې لیکلي دي چې ابو جهل جرګه راولېږله، محمد رسول الله سره ویل صلح کوو. خو وی په څه صلح کوئ؟ وی صلح په دې ده وی چې زمونږ بس الهو رد مه کوه او زمونږ الهو دربار ته کله کله پکې راځه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو نشم کولی. زه ویل په کال کې یو ځل راځه، وی دا هم نشم. وی په شپږ میاشتې کې یو ځل راځه، وی دا هم نشم. وی په میاشت کې یو ځل راځه، وی دا هم نشم. ویل زه
په ورځ کې یو ځل شی راتللی یا ویل دا په عمر کې خو ویل یو ځل لاړ شه ویل نه حکومت نه جوړو بس پرېږده وې مدینې منورې ته لاړې مدینه منوره کې څوک 3 ډلې وې د یهودیانو بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قنیقاع دا ټول ولاړو رسول الله ته ویل چې راځئ یو وزیر اعظم بستانه یا وزیر خارجه به د دې نورو نه وزیر دفاع به د دې نورو نه ایمنې به د دې نه پیې به د دې بل نه نه ولا تلبسوا العقلاء ګوره حق به نه ګډوډوئ د باطل سره ای مشرک به نه رانباسي په نظام د الهي کې نه به رانباسي په قانون الهي کې مشرکان هندوان سیکان دا جایز نه د دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې په هر هغه دسترخوان باندې به حق پرست عالم نه کینیا چې په کم باندې پوساق او پوجار کېناستله په دې دسترخوان به هم نه کي په بل کې یو عالم لیکلی دي ویا وی په هغه دسترخوان باندې به عالم به عمل وی دا به خوراک څښاک نه کوي چې په کم باندې شراب چورلیږي شراب ګرځي سره به خلاصي نه ما ګډوډوئ حق لره نو الله قرآن کې اعلان کړی الرجال قوامون علی النساء الله دا نارینه به مشران په چا باندې په زنانو باندې الله مې ګډوډوه دا حق د باطل سره پارلیمنت به د باطل سره نه ګډوډوي هلته ښځه هم ناست سره او سړی هم ناست دی نه د الله قانون دې مات نه رسول الله فرمایي داسې قوم نشي کامیابېدلی چې د قوم مشري چا واغسته ښځې واغسته دا خو د قیامت نښه ده او موږ ګډوډه کړ انزل الناس منازل عمر سړي له څه ورکړه دا جامعه آیات دی دا هر شي ته شامل دی ولا تلبسوا الحق مه ګډوډوه سنت لره بالباطل د بدعت سره نه لکه تم ځان ته دیوبند وې او زم ځان ته دیوبند وامه نو د دیوبند علما شومه نه ده خوړلې درېمې نه ده خوړلې څلوېښتم یې نه ده خوړلې اسقاط یې نه دی ایښلی په مړې پسې درېمه نه ده کړې ختمونه یې پسې نه دی کړې په تراوو باندې روپۍ نه دی اخیستې نو ته یې ولې نو تا د خپل حق پرسته علما ګډوډ کړه د باطل پرستو سره ای سنت د رسول الله دې ګډوډ کړه د بدعت سره نو دا مه کوه ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ صفت د پیغمبره بالباطل یا د باطل سره ای د پیغمبر صفتونه به د عوامو نه پټول د ابن سوریه د دې مولاو عبدالله بن سلام رسول الله لراله او د الله پیغمبر ته وایي د الله پیغمبره کوم صفات چې په قرآن کې ستا راغلي دي په تورات کې ستا راغلي دي نو هغه صفتونه د عامیانو ته غلط وایي په تورات کې خپل صفتونه د رسول الله سلام نوم یې پکې احمد و دا پکې راغلی او دارنګې وایي دا به د صدقیه مال به نه خوري او تحفه به قبله د دا وی صبر به په غصه باندې غالبه داسې علاقې ته به هجرت کوي چې هغه به ډېرو کجورو والی دا ټول صفتونه د پیغمبر نو دا صفتونه پیغمبر علیه السلام کې د دې به تعویل کو په غلط تعویل به کو نه مړه وې د دې مقصد دا نه دی ویل دا دی او د دې مقصد دا نه دی مړه ویل دا دی دا مقصد به ولا غلط به غلط بیانو اوس هم باطل پرسته مولا دا پرسته مولا نه دی څه کوي اړی دی ای کله به وایي د عذاب قبر نه منکر دی کله به وایي حیات النبی نه منیه کله به یاره وایي دوی تیزی کوي کله به وایي جمهوریت ته کفر وایه وغیره وغیره اعتراضات به د باندې کوي هلکه قرآن ته دې رابلي د صحیح عالم نه او خلق اړول د الله د دین نه او په خلق باندې ګډوډیا راوستله ګوره دا څه ده دا کفر دی استادي ولا تلبسوا الحق نه مه ګډوډوئ صفت د پیغمبر لره د چا سره د باطلو سره یې مه ګډوډوه د باطل سره مه ګډوډه ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوه حق قانون لره اسلام لره بالباطل یا د څه سره د جمهوریت سره نو اوس نارې نه وایي څه ته وایي ناره ته وایي اسلامي جمهوریت نو د الله بنده نو په اسلام دا داسې دي لکه سړی وایي چې اور اوبه جمع کېږي چې اور دی ته به د برمنګي ماړه وه اته یاره سړی مې ولیده وایي په اور یې اوبه اړولې اور هم بلې ده اوبه هم ورسه اوښتلې دا خو نه کي د دې داسې مثال تور او سپین په یو شي کې جمع کېږي دا استاد کوډ دی توره نو چې دې باندې سپین څه شی کېدی نو سپین شو که نه نو دا دواړه جمع شو نه تور یې ورک او چې سپین ته درې کې نو تور شو نه جمع کېږي دوه د دې داسې مثال لکه تور او سپین جمع کول مشرک او مسلمان جمع کېږي
یو سړی د مشرک وي یو سړی د مسلمان وي موحد او مسلمان جمع کی نه هندو او مسلمان جمع کی یهودی او مسلمان جمع کی نصاری نه 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 نو دارنګه وساري اسلام او جمهوریت نه جمع کی په دې باندې ته چا نه پې کړی ګوره اسلام دا نوم دی د قانون دی دا یو ضابطه ده د دې قانون د لاندې وساري احکامات دي ستا د جمهوریت یو قانون دی څه دی قانون دی نو دې ته د قانون ته دی نوم څه ورکړی آیین څه نوم یې دی زمونږ نوم چې دی قانون دی د هغې د قانون نوم بدل کو څه یې وله کېښوس آیین یې وله کېښوس دا یې د باندې ګډوډي راوستله چې خلک وایه چې یاره دا قانون ځان له شی دی که دی آیین ځان له الله وایي زما آیین دی اسلام یهودیان وایي او د هغې ملګري وایي زمونږ آیین دی جمهوریت او آیین زما څه دی اسلام نو په دې اسلام کې ښکته څه دي احکامات دي زناکار له به څه ورکې سزا د غل نه به لاس کټ کې د قاتل نه به بدلانې سزا روجې به نیسئ مونځ پابندي به کوئ حج به کوئ زکات به ورکوئ سرسایه به ورکوئ ظلم به نه کوئ غیبت به نه کوئ چغله به نه کوئ وغیره وغیره دا ټول احکامات دا د څه د لاندې دي د آیین د لاندې دي اوس ځان پویه کړه ښه د دی د آیین د قانون د لاندې څه دی دی ویه چې بالغ هلک او بالغې جنیه پر ازا باندې بدکاري وکړله نو څه به ورته نه ووایي او د الله آیین څه ویه ګوره چې بدکاري وکړله او شادي شوده دی نو په ګټو یې وله او چې غیر شادي شوده دی نو الله یې 100 کوړې وله ورکړه او ستا آیین څه ویه چې نه زنا بالرضا ویجوزو وی زنا بالرضا دا جایز ده میا بیوی راځي دوکیا کری قاضي نو آیین کې فرق شته شریعت کې کو نشته آیا لکه وایي چې غل دې ونیو نو لاس نه کټ کان لاوئ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الله غل سړی غله ښځې نه ګوره لاس کټ کوي او تا څه وایي دا یو څو ورځې حوالاتو ته واچوئ بېرته بیرئ لکه یا یو 5 روپۍ به درکړي نو ستا یې څه وایي هغه الله وایي ګوره زنانه به نه مشرې کوئ الرجال قوامون نارینه به لای مشرانې نګرانان به د کور به د ملک به د علاقې به نه به MP جوړې نه به MNA جوړې نه به وزیر اعظم نه به وزیر خارجه نه به وزیر دفاع نه به کرنلي نه به بریګیډیري دا به څوک وي الله الرجال سړي به ستا آیین څه وایه نه نه وایي دا مخلوط دی وایي مخلوط دی MNA هم جوړېږي MP هم جوړېږي نو ستا آیین یو خبره کوي هلته الله آیین بله خبره کوي مسلې دي پکې وسات الله ویا وایي تاسو به رشوت نه اخلئ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل د الله آیین دا دی ګوره چې رشوتونه به نه خورئ د یو مال به نه خورئ منډه ستا عدالت کې وایي رشوتونه جایز دي د رشوت نه بغیر شناختي کارت هم نه جوړئ ښه الله زما د حدودو د قانونیت خیال به ساته قانونیت د الله څه دی مونږ چا نه کولی ګوره د قانون خیال وساته زکات چا نه ورکولی د قانونیت خیال یې وساته قرآن بې حرمتي چا کولی د قانون خیال به مې ساتې د پیغمبر ګستاخي الله چا کوله د قانون خیال به ساتې دارنګه کې اسلام چا نه راوړم قانون به جاری کوئ او هغوی څه وایي هغوی وایه ستا آیین دا وایه کو سلیما وه نو الله وایي ورانې که او ته څه وایي د سلیما ته به اوس د پولیس ودروئ دفاع به یې کوئ نو ستا آیین او د الله په آیین کې څومره فرق آی سلیما ورانه که چې ستا وس بریږلی مناروا دې ولیده منکر په لاس یې بند که نو ته حکمران یې په لاس یې بند که ته ورته پولیس د زنا ډېر الله یې بندې که ولا تقربوا الزنا الله یې ګوره زنا ته نږدې نه شیه شرابخانې ډېر بندې که ته وایې نه زه به پرې څوکیداران کړي الله یې ګوره جوماتونه وران نه که وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله جوماتونه د الله کورونه دي ګوره د الله سره پکې څوک نه رابلایه د غیر الله چغې به پکې نه ووایه او جوماتونه به نه ورانویه دا فساد دی الله وایه وسعی فی خرابها کوشش یې په ورانولو کې کوه او ته څه وې ته وې یاره ما دستخط کړی دی او په آیین باندې او ما د ملک قانون منلی دی چې ما ته مشروع جومات ورانوه زه به یې ورانوم او چې ما ته وایي مدرسه ورانوه زه به یې ورانوم او الله څه وایي
الله یې ګوره د شاعر الله بېعزتي به نه کویه، دا خو شاعر الله دی. نو ستا پاین او د هغه نو دا کوم ملا چې وایي دا اسلامي جمهوریت دی، زه د تاریان یم چې دا قرآن ته چا ویلی کو نه، دا راولئ چې دا په قرآن پوه کړو چې دا پوه شي. نو به هر کیف غټه مسله ده، لویه مسله ده قانون د الله. نو د یو قانونیت بدل دی او زمونږ د الله قانونیت بدل دی. د دغه قانونیت د دې جمهوریت عقیده لرل او د دې په دفاع کې جنګېدله، مردار یې ګوره، مردار د دې پیسه خرچه کول، مرداره روپۍ خرچه کول، په دې کې وخت ضایع کول، مردارېږي. د الله دشمنی له اعلان دی، د الله د رسول دشمنی له اعلان دی. دا د اسلام ته یو دیوال دی. دا یهود یو سازش جوړ کړی دا قانون ښه، دا د اسلام دپاره یو آړ لګولی دی چې ګوره دا اسلام ترقي ونه کي او دا مسلمان تر دې شي باندې اړم کوي. اوس تا ځوانان شوګیرې څه کوي؟ اسلام له شوګیره کوي، منډه که دقه شي له شوګیره وکړلې در نه کوه. مولا دې چېرته در نه وکړله، اسلام له یې وکړله. چار ته یې وکړله چې جومات وران شوی، مدرسه وران شوی، یو عالم با عمل یې نیولی، د یو عالم خولې بنده کړې ده، سم کړي دي. اوس چاته څه وي؟ یو سړی و ټوپک ایستلی او ښځې ته ویل، ګریوان یې شلولی، ویل دا دلګان ولمه. بېرته راغلی وي څه خورې تڼۍ کټ کې ځان اچولی، ویل خاونده ویل تا خو بېرته رالي. نو هغه ویل ښځې ویل دلګان ډېر و او کالتوس یو دی. نو مسله دا ده که ته اوس د چا څه بحث هم کې په هر مجلس کې، نو ځان له یو فرد پویه کول خو ګرانه ده. نو بس عمومي خبره به کې نه لا ولا تلبسوا الحق، مگر وړوئ حق لره بالباطل، د باطل سره. د دې نورې معنی هم قرآن کریم کې شته. وتکتموا الحق، الله مه پټوئ حق لره، حق مسله به نه پټئ. دا بعضې خلک وایي تیزي کوئ، نه الله وایي ګوره وتکتموا الحق، الله ګوره حق پټ نه کې چېرته. دا صحابي ته وصیت کړی و چې حقه مسله کوه اگر چې په چا ترخه لګي. دا مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. دا راحت او تکالیف د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. د دې د وجې نه د قرآن مسله مه پرېږده چې د عهدې نه به مې څوک ګزار کړي، یا به دا ملا وی چې یاره اړه به لاله نه رانه کړي، که په خان ملک مې را دوک صحیح ده، او یا به ویه چې یاره د سرکار نه به مې تنخوا بنده شي، یاره وایي موږ خو څه نشو کولی، موږ د سرکاري ډیپټین دي څه وکړو. نه لا یې ګوره وتکتموا الحق، مه پټوئ حق لره، وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ په څه باندې؟ ښه پوهېږئ تاسو به دې خبره چې د حق پټول ګناه ده، او ښه پوهېږئ په دې مسله باندې چې حق ګډوډه کول د باطل سره دا ګناه ده. یعنې په دې ښه پوهېږئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، الله ویا پابندي وکړئ د مانځه، وآتوا الزکاة، ورکئ زکات. یو پابندي د مانځه کوه او یو د زکات اهتمام کوه، زکات ورکوه. دا دوه حکمونه یې ولې راوړه؟ دا یې دې له راوړله چې په حقوق الله کې لوی حق څه دی؟ د صلات. او په دارنګه په حقوق المال کې لوی حق د څه دی؟ د زکات. نو دا دواړه حقوق الله دی، خو یو عبادت بدنی دی او دا بله عبادت مالی دی. نو په عبادت بدنی کې الوی حق د مانځه دی او په عبادت مالی کې الوی حق د زکات. واتو زکات، ورکئ زکات، ورکو رکوع کوئ مع راکعین، سره د رکوع کوونکو. د کې اشاره ده دې خبرې ته چې رکوع خو کویه، خو ګوره سره د رکوع کوونکو کویه. یعنې مونځ وکیه، صلو مع المصلین، مونځ وکیه د مونځ کوونکو سره. لکه دا مونځ په څه راغلی؟ په جمع سره راغلی که نه؟ رسول الله علیه چې مونځ ورکولو نو جبریل علیه السلام له څه وکړو؟ امامت وکړو. د دې د وجې نه د الله نبي ویل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، د جومات د ګاونډي مونږ نه کوي ورا صرف په جومات کې به کوي. نو د جومات بلا عذر مونځ کوله په کورونو کې، نو دا مونځ کامله نه دی. نو مونځ د رکوع کوونکو سره کوه، ورکو مع الراکعین، رکوع کوه د رکوع کوونکو سره. اتامرون الناس بالبر،
تاسو حکم کوئ خلکو ته. دا دریم قباحت دی چې بل ته په خپله د عمل نشته. اتامرون الناس بالبر، تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره. وتنسون پرېږدئ انفسکم خپلو ځانونو لره. وتنسون په معنا تترکونه، تاسو پرېږدئ هیر کړي دي تاسو ځانونو لره. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره. کتاب لولئ یعنې کتاب یې وایي. افلا تعقلون، لا دومره د عقل نه کار نه لئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، امور مسلحه ذکر کړه. واستعینوا الله امداد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره، والصلاة په لمانځه کولو سره. دا درې صفات حسنه ذکر کړئ. بالصبر یا په صبر کولو سره. صبر څه دی؟ په دوه قسمه دی. یو صبر علی الطاعات دی، او یو صبر عن المحرمات دی، او یو صبر علی المصائب دی. نو ګوره صبر کول په اطاعتو باندې دا ممدوح دی. دارنګې صبر کول د حرامو نه، او صبر کول په مصائبو باندې، او علی المصائب. واستعینوا امداد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره. خو صبر ګوره دا عند صدمة الاولی دی، یعنې چې کله د باندې مصیبت راشي نو په هغه وخت کې څه کوله؟ صبر کول. یا معنی دا نه چې د صبر دوا وکړئ، د الله نه صبر وغواړئ. والصلاة، او په مانځه کولو سره. په مانځه کولو سره ځکه چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کار رالی مشکل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانځه ته متوجه شو. وإنها لکبیرة، او یقینا الله دا مونځ ډېر ګران دی. یو معنی وإنها لکبیرة، او یقینا دا امداد غوښتل ډېر ګران دی. وإنها لکبیرة، او دا خصلت پیدا کول دا ډېر ګران دی. دا صفت په ځان کې پیدا کول د مانځه او دارنګې د صبر دا ډېر ګران دی. الا علی الخاشعین، الله نه دی ګرانه په عاجزي کوونکو باندې. خاشعین خاضعین، چې هغه عاجزي کوونکي دي په زړه او په اعضاو دواړو سره. الذین لا دا خاشعین کسان دي یظنون چې دی یقین کوي. ځان دلته په معنا د څه دی؟ یوقنون. یظنون چې دی یقین کوي انهم ملاقو، چې دی به میلاویږي ربي ما د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون، او دی به د الله ته واپس کیدونکي وي. الله ته به ځي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دا د تاکید د پاره راوړو دوباره خطاب. یا بني اسرائیل، یا اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې. او بعضې مشایخ زمونږ وایي چې دا یې د دې دپاره راوړ چې نعمتونه پې الله کړي، نو زمانه ډېره تېره شوله چې کېدی شي هیر شوي نو دوباره ورته نعمت بیا ور یادوي. یا بني اسرائیل، یا اولاد یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړی دی په تاسو باندې. وانی فضلتکم، ما غوروالی درکړی تاسو لره علی العالمین په زمانې د مخلوق. دلته علی العالمین د لاندې بولي کې علی عالم زمانکم لا جمیع العالم. ستاسو په زمانه کې چې کوم مخلوق و نو په هغې باندې مې الله وایي غوروالی درکړی. ولې؟ ځکه د قرآن نه معلومیږي چې دا امت غوره دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نو غوره امت دا دی. انتم تتمون یا تتمون 70 امه انتم اکرمها واعز علی الله. تاسو او یایم امت وي، تاسو غوره وي او ګرانې وي الله ته. نو دا غوره امت. نو دا د هغه زمانې دا یادوي. دا فضیلت د دې وڅو په سورت مائده کې 20 نمبر آیات کې راځي. وګوره د سورت مائده 20 نمبر آیات کې راځي. دې کې انبیا الله پیدا کړیو او دارنګې بادشاهان الله پیدا کړیو. سورت مائده پارا دا شپږمه او آیات دې 20 نمبر 20 نمبر آیات کې وایي مائده کې وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ.
الله پیدا کړي دي په تاسو کې پیغمبران وجعلکم ملوک او ګرځولي وی الله تاسو باچاهان واتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین او درکړي دي الله تاسو له هغه نعمتونه چې نه دي ورکړي د زمانې د مخلوق لا نو نعمت د الله دغه دی او غنوالی واتقوا ویرګ یومنا د عذاب د هغې ورځې نه یا عذاب یومنا ویرګ یا د عذاب د هغې ورځې نه لا تجزي چې نه بشي د پکولی نفسونه یو نفس نیکو کاره نفس شیه د بل نفس بد نه شیئنه څه څیزه د اول نفس نه مراد محسن دی او د دویم نفس نه مراد موسی دی بد نفس نه مراد دی لا تجزي نه بشي د پکولی نه بشي ادا کولی نه بشي پیدا ورکولی دا ټولې معنی دي نفس یو نفس دا نیکو کار ان نفس نه د بل نفس نه شیئنه د هیڅ څیزه دا اوله طریقه ده په دنیا کې د خلاصه یا ګوره اوله خلکه سپارښونه کوي که نه هلکه یو سړی نیولی دی ته راسه لاړ شه ضمانت یې وکړه خان لالا ملک لالا ته راسه لاړ شه د کلي حاجي صاحب ته راسه لاړ شه لږ سپارښت وکړه سړی نیولی دی نالای ګوره داسې ورځ داسې عذاب دی چې لا تجزي نفس عن نفس شیئا بدله به نشي ورکولی خلاصولی به نشي دفع کولی به نشي یو نفس نیکو کار د بل نفس نه مجرمانه څه شی دویم چې کله په سپارښو کار ونه شي نو چې بیا کله یو سړی د مخ ونه چلیږي نو بیا سپارښ عظیمه ګوري نو سپارښ عظیمه د چا ګوري چې د چا د سرکار سره تعلق یې د سرکار سره صحیح تعلق نو لا پسې خو سویل خلک بوزي بیا پسې د سرکار دا بوزي د دې د وجې نه به مشرکینو به عبادت دی له کولو ویل چې موږ به الله ته څه کي نږدې کي د باباګانو عبادت ځکه کوو ولا یقبل منها الا قبول به نه کړی شي د دې نفس مجرمانه شفاعتونه د څه سفارش ورته اولیا راولي ورته د معبودان راولي ورته بل څوک راولي نو سفارش یې ګوره نه قبلېږي درېیمه طریقه بیا وایي مړه یاره هېڅ کار هم نه کېږي پیسو نه کار والی نه لا ولا یؤخذ منها عدل نه به اخیستلی شي د نفس مجرم نه عدلونه څه جرمانه به هم دنه قبوله نه کړي ګوره څلورمه طریقه بیا وایي یاره ازی مړه وایه امداد به یې وکړو په شریکه باندې الله ولا هم ینصرون او نه به د دې سره امداد وکړی شي نو د داسې ورځ نه الله یې ګوره ځان بچ کړه د عذاب د هغې ورځې نه بس یې تفریح وکړئ